بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وړاندې مو یو واقعه بیان کړه چې ابتدا کې د څلورو میاشتو کې قتال او جنگ دا منو. یو په دې کې ذوالقعده ده د لوی اختر نه مخکې میاشت، بل ذوالحجه ده د لوی اختر میاشت، او محرم ورپسې. دا درې متوالیات دي او بل رجب ده. دا اوس چې مثال کومه شروع ده دا د شعبان میاشت ده او د دې نه وړاندې چې تېره شوې ده هغې ته د رجب میاشت وایي. دا څلور میاشتې د احترام یې په دې کې جنگ او قتال ابتدا کې منو. صحابه و حضراتو عبدالله ابن جهش صاحب او د هغې ملګرو خطایي سره جنگ کړی دی، نو کافرانو په دوی باندې اعتراضونه کول. تپوس کې ستانه چې کوم دی دا میاشتو د عزت متعلق قتال فیه جنگ کول په دې کې. قل ورته وی قتال فیه کبیر، جنگ په دې کې دا لویه ګناه وه. ابتدا دقسې مسله وه او بیا وروسته دا حکم منسوخ شوی دی. په دې باندې چې کوم صورت توبه کې به مضمون ذکر کیږي، کوم چې آخري صورتونو کې نازل دی صورت توبه، هلته دا دی چې کوم دی فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم حیث ثقفتموهم، چې کوم ځای بیاموزې کافر د هغې چې کوم دی د جنگ او د جهاد حکم راغلی، په دې کې د حرم او د غیر حرم مسله نشته. وصد الله فرمای تاسو اعتراض کوئ په دې مؤمنانو باندې چې دوی په اشهر حرم کې قتال کړی دی، لیکن اخو خپل نقصان ته نه ګورئ چې په تاسو کې څونه نقصانات دي. یو نقصان وصد او بندېدل عن سبیل الله د لارې د الله نه، تاسو د الله چې کوم دی لار بنده کړې ده. دویم نقصان وکفر به او کفر د الله په لار باندې، حرم باندې مو کفر کړی دی. دریم والمسجد الحرام او کفر په مسجد حرم باندې. سلورم و اخراج اهله وستل اهل د دې حرم منه د حرم نه. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خو د حرم اهلو دغه ملګري اهلو تاسو د حرم نه ویستی دي. اکبر عند الله دا لوی جرم دی د الله په نسبت باندې. او پینزم والفتنه او شرک اکبر دا لوی دی من القتل د قتل نه. تاسو مشرکان یې، خپل دی پینزو جرمونو ته نه ګورئ او د مسلمانانو صرف یو مسلې ته ګورئ چې تاسو په اشهر حرم کې قتال کړی دی. ولا یزالون همیشه به دوی یقاتلونکم دی به جنګیږي ستاسو سره حتی تر دې پورې یردوکم چې واپس کی تاسو عن دینکم ستاسو د دین نه. کافران به هغې پورې دی کوشش کوي چې تاسو د خپل دین نه مرتد کی، ان استطاعو چې څو پورې د هغې طاقت وي. لہذا د کافر سره تعلق او دوستانه دا نه قایمیږي، یا ستا د دین دشمن دی. او که بالفرض کم مسلمان خطا شو او د کافر سره ملګرتیا وکړه، د الله قانون دا دی ومن یرتدد هغه څوک چې مرتد شو منکم ستاسو نه عن دینه د خپل دین نه فیموت او دی مړ شو وهو کافر دی حال کې چې دی کافر و. یو سړی چې کوم دی مرتد شو د اسلام نه، په ارتداد سره د مخکینی تمام اعمال هغه ختم شول. څونه منځونه کړي، څونه روجې نیولي، څومره چې کوم دی حجونه عمرې، تمام اعمال ختم شول. که همداسې په کفر مړ شو اعمال ختم شوي دي، او که نه واپس ایمان ته رالی، آیا مخکینی اعمال دته دوباره واپس کیږي؟ نو څه فقها فرمایي، امام شافعي رحمه الله څه حضرات وایي او هغې ظاهري دې آیت ته ګوري ومن یرتدد منکم هغه څوک چې مرتد شو ستاسو نه عن دینه د خپل دین نه فیموت او دی مړ شو، مرتد شو بیا په ارتداد مړ شو، نو د دپاره اعمال بیا فایده نه ورکوي. او امام ابو حنیفه رحمه الله نور فقها هغې فرمایي چې کله انسان د ایمان نه ووتو اعمال ختم شول، د اعمال ختم شول، واپس کده بیا ایمان ته راځي، نو اوس به اثر نه و دی جدا اعمال شروع کوي، خو مخکینی اعمال دته دوباره واپس کیږي نه. انشاءالله دا هغې تمسک وړاندې بل ځای باندې آیت را روان دی. هلته ورسره د یمود قید نشته. نو ځکه پرون مسله ذکر کوله چې احناف عموما مطلق په خپل مطلق ذکر کوي، امو قید کوي نه. لہذا کم سړی د ایمان نه ووتو د اعمال ختم شول، دوباره که بیا ایمان ته راځي اوس د کوم عمل او شروع کړو دغه د اعمال دي نو
اوس به اسلامي حجم کې، اوس به اسلامي اعمال بیا شروع کی. فاولئک پس دا کسان حبطت اعمالهم برباد دی دوی عملونه فی الدنیا په دنیا کې، والآخرة او په آخرت کې. دنیا کې برباد دی، د دې سړي به جنازه نه کیږي. دنیا کې برباد دی، دا سړی به د مسلمانانو مقبره کې نه خښیږي. دنیا کې عمل برباد دی، د مسلمانانو سره د وراثت تعلق نشته. او آخرت کې برباد دي ځکه جهنمی دي. نو واولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشئ. ان الذين آمنوا بشک هغه کسان چې دوی ایمان راوړي، والذین هاجروا هغه کسان چې دوی هجرت کوي، وجاهدوا جهاد کوي فی سبیل الله د الله په لار کې، اولئک دا کسان یرجون رحمت الله دوی امید ساتي د الله د رحمت، والله غفور الرحیم الله بخونکی مهربان دی. یسألونک عن الخمر والمیسر تپوس کی استانه باره د شرابو کې او د جوارې کې. دغه اعمالو چې کوم د تذکره وه د شرابو متعلق په دې باندې شریعت کې څلور چې کوم د حالات راغلي دي. یو حالت د شرابو متعلق هغه چې ابتدا کې دا جایزو د جهالت د زمانې نه او الله پاک دا نعمتونو کې حسابوي. تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. الته به انشاءالله دوه ترجمې کوو. یوه ترجمه پکې دا ده چې تتخذون منه سکرا، تاسو د دې نه د نشي اشیا جوړوئ، شراب ترې نه جوړوئ، دا د الله نعمت دی. بیا دویم نمبر حکم څنګه چې دلته ذکر کیږي تپوس کې استانه چېره د شرابو متعلق د جوارې متعلق الله فرمایي په دې کې د ګناه کار اوم دی او په دې کې پیدې اوم شته. په دې کې چې کوم دی ګناه اوم د پردی مال ته حاصل کی، جګړې پکې پیدا کیږي، عقل خرابېږي، او پیدا اوم ده کله سړی مال وګټي نو اچانک دی مالدار شو. شراب اوس کل په نشه کې دی، په ځان نه پوهېږي چې کوم دی خبره چېرته واغې واغې ګرځي. نو ابن سینا ذکر کړي دي په دې شرابو کې 50 پیدې دي او نقصانات 150 دي. پیدې پکې اوم 50 دي او نقصانات 150 دي. نو په تریبل باندې نقصانات د فایدو نه زیات دي. نو ځینې حضرات د شرابو نه منع شول چې رسه نقصان پکې دی، نه پیدا به پسې هم پرېږدو، خو مکمل منع نه ورغلی. دریم حکم رالی حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی. نور حضرات دی چا ډوډۍ کړې د ډوډۍ ته لاړل. علي صاحب چې کوم دی مونځ ته مخکې شو، قل یا ایها الکافرون صورت الوسطه، نو مثبت پکې منفی کو، منفی پکې مثبت کو. نو الله پاک دریم حکم راولېږه لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، د نشې په وخت کې به مونځ ته نه راځي. نو بیا بعضې کسانو به شراب څکل، خو داسې وخت کې به څکل چې مونځ ته لا ټیم شته چې مونځ وخت راځي چې زما نشه ختمه شوي، خو مکمل لا بیا من نه ورغلی. څلورم حکم بیا صورت مائده کې ذکر دی، الله مکمل من وکړه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. الله وی دا شیطانی عمل دی، فاجتنبوه دې نه ځان وساتئ. نو دا دریم نمبر حکم تپوس کې استانه باره د شرابو کې او د جوارې کې. نو ورته وایي چې کوم دی په دې کې فایدې اوم دي، ومنافع للناس و اسمهم او ګناه د دې اکبر د لوی د من نفعهما د فایدې نه. ویسألونک تپوس کې استانه ماذا ينفقون دوی څه شی خرج کی. قل ورته وایي العفو زیات سیز، کم چې ستا د ضرورت نه زیات دی نو هغه خرج کا. کذلک هم دارنګ یبین الله بیانوي الله پاک لکم الآیات تاسو ته آیاتونه لعلکم تتفکرون دې دپاره چې تاسو فکر وکئ فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې. ویسألونک تپوس کې استانه عن الیتاما باره د یتیمانانو کې. حکم الله راولېږو سننو کې روایت دی چې ولا تأکلوا اموالکم، پام کو د پردی مال ونه خورئ، خاص کر د یتیم متعلق انما یاکلون فی بطونهم نارا، په اور دا چې کوم د یتیم مال خوراک په خېټه کې اور اچول دي. ګوره نو دی مسلمانانو دا یتیمانان د ځان نه بیل بیل کړه چې کم کور کې یتیم نو ځان له پخلی ځان له خوراک، نو یو خو ځان له خوراکه برابرول دا به اوم ګرانه وه. دویمه دا ده چې یو کس د یتیم توله بیل پخلی وکړو، د هغه نن طبیعت برابر د ډوډۍ خوري، جو ټیک د نن طبیعت برابر نه د جونې خوري، پخلی به داسې پاتې شو نسخه به شو. نو په دې هم خپو چې د هغه مال هم خرابېږي. بیا یې تپوس وکړه د الله پیغمبره دی ته هم تکلیف دی، مال یې بربادېږي، موږ ته هم تکلیف دی. الله فرمایي زه اصلاح والا پیژنم.
مثال په تور ستا کور دی 15 کس او دا 2 تا سره یتیمانان دي، نو چې بیل پخلی ولکې خو تاوان زیات دی، ځان سره یو ځای کا، نو 15 روپۍ چې ستا خرچه کېږي 2 پکې د هغه واچوه، نو هغه ته هم سهولت تا ته هم سهولت. خو دا چې تو د ځان سره یو ځای کې نو په صحیح نیت د یو ځای کړی دی د هغه ته خیر رسوي، او که نه د شر او د فساد دپاره چې د هغه مال اخري. الله وی دا دواړه پیژنم. نو تپوس کې ستانه باره د یتیمانانو کې قول ورته وی اصلاح لهم، اصلاح د دوی خیر دا غوره ده. و ان تخالطوهم که تاسو دوی شریک کړئ د خپل ځان سره، فاخوانکم دا ستاسو وروڼه دي په دین کې. والله یعلم المفسد، الله پیژني فساد کوونکی من المصلح د اصلاح کوونکي نه. ولو شاء الله که د الله خوښه شوې وی لأعنتکم، تاسو یې مشقت کې اچولي وی چې د یتیم مال مه لګوه، صرف د خپل مال لګوه، هغه له ځان له چې کوم دی پخلی کوه، ګوره خراب یې هم نه کې، دا به چا کولی شول. ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دی، حکیم حکمت والا دی. ولا تنکحوا المشرکات، ابتدا کې چې کوم دی د مسلم او د غیر مسلمو نکاح خپل منځ کې جایز وه. د نبی کریم علیه الصلاة والسلام لوریانې دا په مشرکانو باندې هم واده وي. حضرت زینب په ابوالعاص باندې واده شوې د مکه مکرمه کې، ابوالعاص کافر و. بیا دی چې کوم دی بدر کې قیدي راغلی دی، خو بیا هم ایمان نه دی راوړی، بیا آزاد شو. نو دا فتح مکې څه چې کوم دی لږ مخکې بیا دی مسلمان شو. دغه وخته پورې چې کوم دی دا غیر مسلم و. دارنګې د نبي علیه السلام 2 لوریانې رقیه او ام کلثوم دا د تره په بچو باندې عتبه او عتیبه باندې کویدن شوي وي، نو دا غیر مسلمو سره نکاح جایز وه. رستو چې کم دی بیا دا نکاح منع شوه. مشهور قول دا دی چې دا په 3 کال د هجرت باندې د غیر مسلمو سره نکاح دا منع شوله. لہذا کافر ته، هندو ته، سیک ته مسلمان خور لور په هیڅ صورت نشي ورکولی. دوی دپاره وحدت د ایمان دا لازمی دی. دویم صورت دا دی چې مسلمان ځان له واده کوي، نو د مسلمان دپاره دا یو مسله شته که دا مسلمان یهودیه کوي نو کولی شي. یهودی ته مسلمان نه نشي ورکولی، نصرانی ته مسلمان نه نشي ورکولی، خو که ته یهودیه نصرانیه کوي نو ستا دپاره جایز ده. دا انشاءالله په خپل ځای به مخکې راشي. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، د اهل کتابو زنانه که مسلمان په نکاح کوي نو کولی شي، خو د هغې دا مطلب نه چې ته هغه له خپل لور ورکوې نو نشي ورکولی. وجه دی چې د سړي اخلاق په ښځه باندې مؤثر وي، خو د ښځې اخلاق په سړي باندې مؤثر کیږي نه. نو که تا د یهودیه نصرانیه وکړه، تو سړی ستا اخلاق به په هغې مؤثر وي، کیدی شي ایمان ته راشي، تا ته نقصان نشته. خو که ته مسلمانه چې کوم دی کافر ته ورکې، د هغې اخلاق به په دې مسلمانه باندې مؤثر شي، دا به د نه کافر شي. خو هغه وخت کې خو سړي وښه، اوس پته نه لګي چې اوس خبرې الټه شانې ګرځي که نه. نو اوس بهتره دا ده چې دا نه کې، بهتره دا ده چې اهل کتابه به نه کې، ځکه اوس خو سړي د ښځو تابع دي، نو ته بیا تابع شوی چې کوم دی او د هغه مثالونه هم دي. دغلته چې کوم دی طالبانو پخوا یوه ښځه چې کوم دی هغه نیولې وه، بیا مسلمانه شوه، هغې سره په قید کې وه، بیا مسلمانه شوه. نو د هغې چې کوم دی بلا خاوندان تیر شوي، یو یې کړی او پرېښی او بل یې کړی پرېښی دی، نه یو یې پکې چې کوم دی چاته فلسطینی کړی و، هغه مسلمانو، خو نکاح یې کړی و، هغه مسلمانو، خو دغه سړي په خپل ژوند زندګۍ کې چېرته دې ښځې ته د دې اظهار هم نه دی کړی چې زه مسلمان یم، هغه ته پته هم نه وه. وروستو چې کله بیا ښځه مسلمانه شوه چې کوم دی، نو بیا هغه ته پته ولګېده چې دا خاوند خو مسلمان و، نو هغه ته یې ویل چې ته مسلمان یې، تا ما ته چېرته داسې ویلي و، یو داسې خاوند می که نه. نو به هر صورت اوس بهتر دا ده چې اهل کتابیه به نه کوي، ځکه چې ته به د هغې نه متاثره شي. ولا تنکحوا المشرکات، او تاسو په نکاح نه اخلئ مشرکې ښځې حتی تر دې پورې یؤمنن چې دا ایمان راوړي. ولامة مؤمنه، وینځه مؤمنه، خیر دا غوره ده من مشرکة د مشرکې نه. ولو اعجبتکم، اگر چې تعجب کې اچوي تاسو لره د هغې حسن، د هغې مال، دا کافره مالداره ده، ښایسته ده خو ماله. ولا تنکحوا المشرکین، تاسو په نکاح مه ورکوئ مشرکانو ته خپلې لوریانې، خپلې خویندې، کافر سره رشته مه کوه، حتی تر دې پورې یؤمنو چې دوی ایمان راوړي. او د دې په ځای باندې ولا عبد مؤمن، یو غلام مؤمن، خیر دا غوره دی من مشرک، د مشرک نه. ولو اعجبکم، اگر چې هغوی تاسو په تعجب کې اچوي د هغه حسن او د هغه مال. همدغه رنګې مسلمانانو کې چاڼ چې کم سړی دینداره انسان دی، هغه سره رشته کوه، دینداره انسان دی.
په دیندارۍ کې به دی که کور برابري خو ډېره ښه ده که بالفرض په کور کې څه مسلې نو هغه دیندار دی د الله نه یریږي نو ستا د بچی سره به ظلم نه کوي خو چې کم دیندارۍ په دیندارۍ کې څلور څیزونه حدیث مبارکه کې ذکر شوي دي تنکح النساء لمالها لحسبها لجمالها لدینها دا څلور څیزونه بیا نبی علیہ السلام فرمایي تربت یداک فاصبر بذات الدین دینداره ښځه ګوره دې ځای کې بیا محدثین ذکر کوي خاص د دوه څیزونو به خیال ساتي یو دین او دویم اخلاق چا سره رشته کوي نو دغه کس وګوري چې دا دینداري څنګه ده او دویم اخلاق څنګه دي الله وجه ذکر کوي اولئک دا کسان یدعون الی النار دوی را بلنه کوي اور ته هغه اعمالو ته دې رابلي چې تا جهنم ته ورسوي والله یدعو الله بلنه کوي الی الجنه جنت ته والمغفره او بخښنې ته باذنه په خپل حکم ویبین آیاته بیانوي الله آیاتونه للناس انسانانو ته لعلهم دې دپاره یتذکرون چې دوی نصیحت قبول کړي ویسألونک تپوس کوي ستانه عن المحیض په باره د ماهواره تکلیف کې په دې کې د مخکینو خلکو مختلف رواجونه وو د بعضې کسانو به داسې طریقه وه چې د زنانه ماهواره تکلیف به شروع شو نو هغه به یې په شان د مردارې ګڼله به چېرته به ځان له ناسته وه نه به یې له څه په لاس کې ورکول نه به یې د هغه د لاس نه څه اخیستل نه د هغې سره چې کوم د میل جل هر څه به کټ شول نو مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو الله حکم راولېږو چې کله ماهواره تکلیف شروع شي نو صرف د هغې نه د تعلقاتو د ښځې د خاوند د دې نه ځان ساته بس او د دې نه علاوه نور تمام ژوند جایز دی دغه بیبي چې کوم دی تا له ډوډۍ پخوي تا له ترکاري پخوي تا سره یو ځای کینی یو ځای د سره خوراک کوي په یو کټ تا سره آرام کوي د هغې تمام هر څه جایز دي خو صرف یو چې کوم دی تعلقات چې کوم د ښځې د خاوند دا منئ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه دا غونډ ټکي نقل دي فرمایي زما به ماهواره وه او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی یو ځای په یو بستره مو آرام کړی نبی کریم علیه السلام زما به ماهواره وه زما په غېږ کې د هغې سرو نبی علیه السلام قرآن لوستی دی په غېږ کې نبی علیه السلام سر مبارک ایښی او قرآن به لوستو او زما ماهواره تکلیف نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زما همدغه ماهوارې په حالت کې ما سره په یو ځای خوراک هم کړی دی ما اډوکی راغستی دی او په خپله مې چې کوم دی تېنه غوښه خوړلې ده او دا باقي اډوکی مې نبي علیه السلام ته ورکړی دی او زما ماهواره تکلیف به مو نبي علیه السلام اغستی دی د پیغمبر علیه السلام ناشنا اخلاق او خوی کړ یعنې دا چې کوم دی ماهواره تکلیف سره مخکې هغه د غوښې د اډوکي نه چک لګوي بیا هغه نبي علیه السلام ته ورکوي هغه تېنه قم اخلي که نو دا تمام هغه د ژوند حالات دي چې دا ټول جایز پیغمبر علیه السلام ماته دا مسلمه له راکړه ما به چې زما خو ماهواره تکلیف دی نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل ستا په لاس کې خو ماهواره نشته راواله یعنې دا تمام ژوند جایز دی خو صرف دغه یو تعلقاتو نه منئ نو ورته یو اذان دا تکلیف دی فاعتزلوا النساء تاسو ځان وساتئ د زنانو نه فی المحیض په دې ماهواره تکلیف کې ولا تقربوهن تاسو مه نږدې کېږئ دغه بیبیانو ته حتی تر دې پورې یطهرن چې دا پاکې شي فاذا تطهرن کله چې دا ښې پاکې شوې فاتوهن تاسو راتله کوئ دوی ته من حیث د هغه طرف نه امرکم الله چې تاسو ته امر کړی الله پاک الله امر کړی چې کم د اولاد لار ده کم چې د نسل لار ده ان الله بشک الله پاک يحب التوابین خوخی توبه ویستونکي ويحب المتطهرین خوخی پاک خلق نساکم بیبیان استاسو حرس لکم دا پشان د فصل د استاسو د پاره فاتو تاسو راځئ حرسکم خپل فصل ته ستا پټی دی نو ته چې پټي ته راځې نو ستا خوښه ده هغه طرف پوله باندې راځي په دې طرف پوله باندې راځي په دې بل طرف خپل پټي ته به راځي خو دغه لارې چې په هر طرف باندې ته راځي نو بیبي دا ستا پټی دی نو معنا دا ده چې ته خپل خواهشات هر طریقه چې کوم نو جواز خو پټی به یو وي پټی هغه دی چې کوم نه اولاد پیدا کېږي حرس هغه ځای دی چې هغه کې فصل کرلی کېږي د اولاد لار دا چې کوم د اولاد د لار نه علاوه نورې لارې نه نو انا فاتو حرسکم انا شئتم انا دلته په معنا د این سره نه دی این چې کوم دی بیا تعمیم به د محالو لازم شي او تعمیم د محالو دا معنا دی ان دلته په معنا د کیف سره دی کیف شئتم بیا به تعمیم د احوالو لازم شي تعمیم د احوالو هر حالت باندې چې کوم دی خپل خواهشات پوره کول خو چې محل یو وي
وقدموا لانفسکم او تاسو مخکې کوئ د خپلو ځانونو دپاره لږ وړاندې مو 2 ترجمې کړې وې واتقوا الله ویرګئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم بېشکه تاسو ملاقوه مخامخ کیدونکي د الله سره وبشر المؤمنین زیری ورکه مؤمنانو ته ولا تجعلوا الله تاسو مه ګرځوئ الله پاک عرضوة نښه لایمانکم د خپلو قسمونو یو سړی چې کوم دی څه مسلې دی قسم وخوري یاره چې دا کار به نه کوم داسې کار دی نو ته قسم وخورې نه کوم الله وی اره ښېګړه کې چې کوم دی زما نوم مه ډال کوه چې ته قسم خورې او د هغې نه ځان منع کړي نو مسله دی که تا قسم خوړلی د نیکۍ نه نو دا قسم دې مات کا او هغه د نیکۍ کار کوه حدیث د سننو کې راغلی دی پیغمبر علیه صلات وسلام فرمیلی زه قسم په یو خبره نه خورم مګر چې زه د هغې خلاف نیکي وینم قسم دی وخوړو پلانکي سره به خبرې نه کوم دا خبرې کول خیر دی قسم دی وخوړو چې کوم دی رشته داري به نه پالم دا رشته داري پالل خیر دی قسم دی خوړلی خیرات به نه کوم دا خیرات کول خیر دی قسم دی خوړلی جومات ته نظم دا جومات ته تلل خیر دی نو دا د خیر کار وکړه او قسم دی مات کا کفاره ورکړه مګر زه د الله پاک عرضة نښه لایمانکم د خپلو قسمونو دپاره ان تبرو کوفیان په داسې ځایونو کې لاره وباسي الله تبرو قسم دی نه خورې چې نیکي به نه کوم لیکن لا په ارزه کې کوفیان دا خو مني خو بسریان یې ورسره نه مني نبی علوسی رحمه الله تعالی راوباسي قسم دی خوړلی د دې نه عن ان تبرو د دې نه دې قسم وخوړه چې نیکي وکړم د نیکي کول نه دې قسم کړی دی وتتقوا تقوا وکړئ وتصلحوا اصلاح وکړئ بین الناس ما بین د انسانانو کې د دې نه قسمونه مه خوره والله الله پاک سمیع علیم اورېدونکی دی او پوهه دی هر کله چې د قسم مسله وه نو اوس الله اقسام د قسم ذکر کوي نو د قسم عموما 3 قسمونه وي یو دا دی چې تا څه کار په تیر شوې زمانه کې کړی دی او بیا چې کوم دی ښه درته یاد دی چې دا مې کړی دی غلا دې کړې وه پلانکی دی وهلی دی د پلانکي پټی دی پټ کړی دی ښه درته یاد دی او اوس پې قسم خورې ما خو هم دی پټ کړی د پردی ګډ او چیری دی پټ کړی او ښه درته یاد دی چې غلا مې کړې ده اوس پې قسم خورې ما خو نه دی کړی پلانې دی په سپېړه والی او پلانې دی قتل کړی دی اوس پې قسم خورې ما خو نه دی وجلی نو دې ته یمین غموس وایي دنیا کې د دې علاج نه دا داسې خطرناک قسم دی چې کوم دی غمس غوپې ته ویلی شي دا سړی په سر نخپو پورې په ګناه کې ورننوتو آیا غمس ویلی شي غوپې ته ګویا دا سړی د سر نخپو پورې جهنم کې ورننوتو دنیا کې دې علاج نشته که توبه به وباسي او الله دې توبه قبلي هغه جدا ټکی دی او دویم یمین لغوه ورته وایي هغه دې ته وایي چې تیر شوې زمانه کې تا څه کار کړی دی خو ستا نه هیر دي او قسم اخرې ما نه دی کړی یا دې کار نه دی کړی خو ستا نه ایرو او ته یې ما کړی دی نو دې ته یمین لغوه وایي په دې ګناهګار نه دا د احنافو د امام صاحب او د بعضې فقهاو قول دی او بعض یمین لغوه دې ته وایي عموما چې په خوله باندې کم چلیږي پلانکي ځای ته ځو نو دی ورته والله نه ځم دا کار کوو قسم دی نه کوو ته راځه چې کوم دی لکه ټیم دی چې وسکه قسم دی نه څکم او بیا راشي څکي نو دا قسم څنګه دی نو د بعضې فقهاو په نسبت باندې دا لغوه کې دی خو لیکن عام حضرت دا په لغوه کې نه حسابوي چې هغه ته وي راشه چې وسکه ته قسم دی نه څکم اوس که دی اوس کو چې کوم دی نو په تا کفاره لازمه شوله دکه تا قسم کړی زه به دا چې نه څکم نو دا بیا په 3 قسم کې واخوته چې یمین منعقده دی یمین منعقده یمین لغوه چې کوم دی په دې انسان ګناهګار هم نه دی او کفاره هم نشته او یمین منعقده 3 قسم هغه دې ته وایي چې مستقبل زمانه کې ته قسم اخري داسې کار به نه کوم چې به نه څکم تاسو به خبرې نه کوم پلانکي ځای ته به نه ځم او بیا دې وکړم یا دې قسم کړی چې داسې به کوم او بیا دې ونه کړل نو په دې دواړو صورتونو کې چې حانس شي نو کفاره به ورکړي کفاره مې سره انشاءالله مخکې راځي 3 سیزونو کې هلته کفاره به ذکر کېږي لا یؤاخذکم الله ننیسی الله تاسو باللغو فی ایمانکم په لغو قسمونو ستاسو په لغو قسم کې نه ګناه شته او نه کفاره شته دا یو قسم دویم ولکن یؤاخذکم لیکن نیسی تاسو بما کسبت قلوبکم هغه چې کسب کړي ستاسو وړونو په دې د نیسي دا یمین غموس دی نو په دې باندې ګناه ده او یمین منعقده انشاءالله خپل ځای باندې راځي والله الله پاک غفور رحیم بخون غفور بخون کې دی حلیم صبرناک دی للذین هغه کسانو دپاره یؤلونه چې د قسمونه وخوري من نسایم د خپلو بیبیانو نه د قسمونو مسله و نو دا د کور اختلاف پیدا شي اوس د کور د قسم مسله پکې راله
یو سړی واده وکړي نو یو ځل د خپل اهلیې سره میلاوېدل دا د هغې حق دی. که یو ځل دی میلاو نشو هغه پې رپورټ کولی شي، خپله نکاح ختمولی شي. یو ځل میلاوېدل دا د هغې حق دی. د یو ځل نه بعد بیا د ژوند د مصلحت خبره ده او د طبیعت خبره ده. بیا ستا خوښه ده چې کوم دی د هغې زندګي ده، د میاشوي او که د میاشتوي ستاسو خپل طبیعت دی. نو همدارنګه یو سړی چې کوم دی په سفر باندې تللی دی، چېرته بهر ملک کې، چېرته بل ځای کې، په میاشتو خپل بیبي سره نه میلاویږي، په نکاح باندې هېڅ اثر نه پرې باسلی کېږي. نکاح په خپل ځای ټیک ده. دلته مسله د قسم ده. یو سړی د خپلې ښځې نه قسم وخوري زه به ستا خواته نه درځم. نو دوه صورته دي. یو دا چې تا قسم خوړلی د 4 میاشتو نه په کم عمر باندې، او دویم صورت دا دی چې 4 میاشتې او د دې نه په زیات عمر باندې. که قسم دې خوړلی د 4 میاشتو نه په کم، زه به میاشت تا خواله نه درځم، 2 به نه درځم، 3 نیمې به نه درځم. نو اوس به وګورو که په دې خپله خبره باندې کلک نه شوې او نږدې شوې خپلې بیبي خواته، نو قسم کې حانث شولې، ښځه ستا ښځه. خو قسم کې حانث شو ځکه چې ته خو خپله خبره دې پرېښوله، او که په دې خپله خبره باندې کلک شوې، تا وې زه به 2 میاشتې 3 میاشتې ستا خواله نه درځم، او کلک شوې هغه 3 میاشتې دې پوره کړې، نو په قسم کې هم بری شوې او ښځه هم نه طلاقېږي، ځکه د 4 میاشتو نه کم چې کمی دا اعلانوي. دویم صورت دا دی چې د 4 میاشتو نه یا دې نه په زیات قسم وخوري. نو که 4 میاشتو باندې قسم خوړلی، نو که دې کې داخل نږدې شوې، نو ښځه نه طلاقېږي. او که نه په دې خپله خبره کلک شوې، 4 میاشتو ته ورسېدې، نو قسم کې خو دې ځان بری کو، خو ښځه طلاقه شوله. نو بیا زمونږ دا مسلک دی چې 4 میاشتې پوره شوې او تا قسم خوړلی او 4 میاشتو باندې پټک ښځه طلاقه شوله، د طلاق باین وایي، ستا نه بیله شوله. او څه حضرات دا ذکر کوي چې نه بیا به دې قاضي ته رپورټ کوي او قاضي به په زور طلاق اچوي. خو احناف دا وایي چې نفس 4 میاشتې پوره شولې دا طلاقه شوله. او که د 4 میاشتو نه په زیات عمر دې قسم خوړلی، نو بیا که د 4 میاشتو نه اخوا میلاویږي، په قسم کې به حانث کېږي. نو للذین هغه کسان دپاره یؤلونه چې دې قسمونه وخوري من نسائهم د خپلو بیبیانو نه، تربص وخت تېرول دي 4 اشهر 4 میاشتې، فإن فاؤ پس که دی رجوع وکړه په دې کې، فإن الله بېشک الله غفور رحیم بخونکی مهربان دی. وإن عزموا الطلاق او که دی قصد وکړو د طلاقو، په خپله خبره کلک شو، 4 میاشتې نږدې نه شو، فإن الله بېشک الله پاک سمیع علیم اورېدونکی دی او پوهه دی. امام صاحب دې ټکي ته ګوري چې ان عزموا الطلاق، تا قسم خوړلی او د 4 میاشتو اوس د قصد د طلاق او د 4 میاشتې دې پوره کړي، جو طلاقه شوه. والمطلقات طلاق شوی ښځې یتربصن دی به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 3 قروء 3 ماهوارې. کومه زنانه چې طلاقه شي نو به کتلی شي آیا د ده امید شته که نه. که امید وو نو انتظار به کوي هغې پورې چې د ماشوم پیدا شي، او که امید نه وو بیا به وګورو. دا چې کوم دی جوانه ده ماهواره تکلیف شته، او که نه ماشومه ده یا بوډۍ ده ماهواره تکلیف نشته. که ماهواره تکلیف وي نو بیا به 3 ماهوارې انتظار کوي، او که ماهواره تکلیف نه بیا به 3 میاشتې انتظار کوي. نو چې طلاقه شو او دا حالت پوره شو، اوس دا ښځه د مخکیني خاوند نه پردی شوله، بیا که ځان له بل ځای کې رشته کوي او که نه کوي. یتربصن دی به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 3 قروء 3 ماهوارې. ولا یحل لهن نه دي حلال دپاره دې زنانو ایکتمنه چې دوی پټ کي ما خلق الله. ما یو معنا ده ما هغه ولد خلق الله چې الله پیدا کړی. یوه زنانه طلاقه شوه او د هغه امید صورت شته خو دی حال نه وي، وجه دا ګڼي چې که زه ویم چې اولاد او امید مې شته، نو دا خو د 1 میاشتې امید دی، د 2 میاشتې امید دی، دا به 10 میاشتو پورې څوک انتظار کوي. نو راشه دا پټ که زما امید نشته، دې دپاره چې په 3 میاشتو کې خبره ختمه شي، نو وایي دا تا دپاره حرام دي، ځکه چې دا خو د پردې فصلو چې کوم دی ستا په دې پټي کې، نو ته دا مه پټوه. همدارنګې چې کوم دی ایکتمن ما خلق الله، مراد د دې نه چې کوم دی ماهواره ده. یوه زنانۍ د هغې ماهواره راځي، خو ماهواره 2 میاشتې پس راځي. اوس که دی په ماهوارې عدت تېروي نو عمر پې ډېر لګي. دی وایي زما ماهواره نه راځي، دې دپاره چې په میاشتو باندې خبره وکړم نو په 3 میاشتو کې به ازاده شم. دا 2 صورتونه دې منع دي.
نو ندی حلال دوی د پر ایکتمنا چې دوی پټ کې ما هغه بچې یا هغه ماهواره خلق الله چې الله پیدا کړي فی ارحامهن دوی پر رحمونو کې ان كنا کوي د یؤمن ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت وبعولتهن او خاوندان د دوی احق دا حقدار دی بردهن په واپس د دوی په ذالک په دې کې یو سړی ښځې له طلاق ورکړي یو طلاق دوه خو واپس دی په دې خپلو کړو پیمانه دی یاره زه خپل کور جوړوم نو الله فرمایي مه کوه جوړې که جو ټیک ده که نه چې واپس تا نکاح سره کېږي چې کوم دی نکاح وکړه رجوع حق دی وي چې رجوع وکړه نو دا خاوند حقدار دی وجه دا ده چې دا ستا نه بیلی شي نو ته به څه کوې دا زنانه به څه کوي بیا به دا بل ځای کې چې کوم دی تعلقات او نکاح جوړوي نو دا زاړه تعلقات ښه دي که نه نو الله فرمایي دا خاوند حقدار دی بردهن چې کله له عدت نه پوره شوی ان ارادو خو که دوی اراده کوي اصلاحا د اصلاح راوستلو ولهن او د دې ښځو دپاره مثل الذي مثل د هغې دی علیهن چې په دې ښځو باندې حقوق دي څنګه چې د خاوند په دې ښځه څومره حق دی هغه شان د دې ښځې په دې خاوند باندې حق دی د دې ښځې په دې خاوند حق دی د هغې خوراک د هغې څښاک د هغه بستره د هغه چې کوم دی د کور ضرورت دا تمام به خاوند پوره کوي د هغې هم په تا باندې حق دی دا د دواړو چې کوم دی شریکه ملګرتیا ده د دواړو شریک ژوند دی البته بالمعروف په ښې طریقې سره البته صرف یو ټکی ده چې وللرجال د سړو دپاره علیهن په دې ښځو باندې یوه درجه تر یوه درجه زیاته ده یو درجه وله الله زیاته ورکړې انشاءالله وروسته صورت نساء کې راځي هلته الله دوه وجې ذکر کوي بما فضل الله بعضهم الله وایي سړی او ښځه مې دواړه پیدا کړي خو دې سړي له ما فضیلت ورکو دې ته وهبي وجه وایي او دویم وبما انفقو دې ته کسبي وجه وایي واده د ښځې او د خاوند د دواړو دی د دواړو خوشحالي ده او تمام تاوان یې په خاوند کېښودو واده د دواړو دی مهر یې په خاوند کېښودو دا ښځه د خاوند ولې مهر نه ورکوي دا خرچه ولې دا ښځه ولې نه کوي سره دی چې واده خو د دواړو دی خوشحالي خو د دواړو د بچي د دواړو دي دا تمام پیټې الله وایي ما دې سړي ته په سر کو نو اوس د سړي مرتبه مو منه که نه نو یو وهبي ده یوه کسبي ده نو دا یوه درجه د خاوند زیاته ده والله الله پاک عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی مخکې مسله د طلاق و چې کنه مزید ذکر کیږي الطلاق مرتان الطلاق کې الف لام دا عوض دی د مضاف الیه نه طلاق الشرعي طلاق الرجعي هغه طلاق چې کوم د شریعت برابر دی نو یو طلاق دی دوه طلاق دي بس دینه مخکې مزه که سباق پیمانه چې واپس خپله ښځه ایساره کړي همدارنګې طلاق رجعي ته رجوع کولی شي مرتان صرف دوه دي یو طلاق واپس خپلې ښځې ته رجوع کړي نو کولی شي دویم رجوع کولی شي دریم کم دی دریم مخکې راځي یو طلاق نه پس ستا دپاره اختیار دی ساتي او که پرېږه دی دویم طلاق دی ورکو ستا دپاره اختیار دی ساتي او که پرېږه دی نو طلاق مرتان د هغې نه پس فامساکون یا بندول د ښځې دی بمعروف په ښې طریقې سره ځان سره حصاره که او تصریح یا پرېښودل دی به احسان په ښې طریقې سره پرېږدوه چې عدت یې پوره شي جزي به ولا یحل لکم نه دی حلال ستاسو دپاره ان تأخذو چې تاسو ترېنه واخلئ نو دوه طلاقو پورې ستا دپاره اختیار و په دې منځ کې مسله د خلع ذکر کیږي خلع دې ته وایي چې واده وشي او د ښځې خاوند کور جوړ نه دی نو دا ښځه لږې خاوند ته وایي زه به تاله پیسې درکړم او طلاق راکړه ما پرېږدوه نو به ګورو دا کور چې وران شوی دا ورانې د چا د لاسه دی که ورانې په دې سړي کې وي ځکه لازمي خبر ده په یو کس کې به روانې داسې خو کور نه روانېږي ورانې په دې سړي کې دی چې دا ښځه تنګوي نو اوس په دې صورت کې چې دا خاوند ورانې کې یو ښځه تنګوي او واپس ترېنه خپل مهر او پیسې الي دا پیسې اخیستل ترېنه مکروه دي همدارنګې خلع کې چې څومره تا مهر مقرر کړی د مهر نه زیاته حصه ترېنه غواړې دا مکروه دي او که چېرې داسې وي چې خاوند ګزاره کوي ښځه ساتي خو کله ښځه نه اهله شي هغه ورسره ګزاره نه کوي او بیا اخر دې پسې راختې چې دا مهر دې مواله خو ما پرېږدوه بیا دې صورت کې د خاوند دپاره مهر مقدار پیسې اخیستل او ښځه پرېښودل دا خلع ده جایز ولا يحل لكم ندی حلال ستاسو دپاره ان تأخذو چې تاسو واخلئ مما هغه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دوی ته شیئا څه شی مهر دې ورکه واپس یې مغربه وه چې وهیه واپس ترېنه دا مهر علي البته الا ان یخافا مگر دا چې دا ښځه خاوند یریږي الله یقیما چې دوی به قایم نه کړي حدود الله د الله حدونه
دا یره وي چې د یو بل حق نشو پوره کولی نه فإن خفتم که تاسو یریږئ خفتم تاسو یریږئ ایها الاولیاء د دې رشتې دار د ښځې او د خاون الله یقیما چې دا ښځه خاون به قایم نه کړي حدود الله د الله حدونه دی بار بار منځ کې مصلحت راوستو خو مصلحت نه راځي نو چې نه راځي فلا جناح نشته دی ګناه علیهما په دې ښځه خاون فیما په هغه څه کې افتدت به چې دا ښځه پیډیه ورکي مهر ورکي او خاون نه طلاق حاصل کی نو جایز ده تلک حدود الله دا حدونه د الله دی فلا تعتدوها تاسو په دې کې زیاتې مه کوئ ومن یتعدا چا چې زیاتې وکړو حدود الله د الله په حدونو کې فاولئک پس دا کسان هم الظالمون ام دوی ظالمان دي واپس آلته چې کوم د آیت کریمه په سر کې مسله ذکر کېده سړی طلاق ورکي یو طلاق جو ستا ښځه ده رجوع کوی شي دوه طلاق ستا ښځه ده رجوع کوی شي ساتي یو که پرېږدي دریم طلاق هغه دا دی فإن طلقها دا د هغې سره ځکه لګي او ته وګوره دا ذکر د په فا سره فا دپاره د تفریع وي دا متفرع علیه غواړي پته لګي د عاقې سره مربوط دی الطلاق مرتان نه فإن طلقها په هغې متفرع ده د دوه طلاقو نه پس یو سړی ولګېد او دریم طلاق یې ورکو نو چې دریم طلاق دی ورکو نو اوس الله فرمایي فلا تحل له بیا د دې طلاقي خاوند دپاره دا ښځه جایز نه ده من بعد و پس د دې نه دریم باندې ستا هر څه ختم شول د دې نه پس چې کوم دی ستا دپاره جایز نه ده حتی تر دې پورې تنکح زوجا غیره تر دې چې دا ښځه د بل خاوند سره نکاح وکړي که د بل خاوند سره نکاح کوي او بیا چېرته په خپل طبیعت یې هغه پرېږدي او طلاق یې ورکړو بیا هغه آزاده ښځه ګرځي او ته هغه شانې له آزاد سړی نو که نکاح کېږو ټیک ده خو بغیر د بل خاوند د نکاح نه جایز نه ده هر کله چې درې طلاق ورکړی شي نو دا درې طلاق ورکول په دوو طریقو باندې وي عامه ده که یو سړی داسې ورته وي چې ته طلاق یې په دریو طلاقو دا درې واړه په یوه خوله ورکوي او که بیل بیل ورته ورکوي ورته وایي ته طلاق ته طلاق ته طلاق داسې ورته ووایي نو دا درې واړه طلاق واقع دي دا درې واړه طلاق واقع دي او ښځه طلاقه ده دې ته مغلظ طلاق وایي دا مسله چې کوم دی متفقه ده د جمهورو کم چې موږ څلور مذهبونه ورته وایو دا د احنافو مذهب هم دی دا د شوافیعو مذهب هم دی دا د موالکو مذهب هم دی دا د حنابلو مذهب هم دی نو څه ورته وایي وایي په څلور مذهبه دا مسله ده ښه یوه دویم څنګه چې دا په څلور مذهبه متفقه ده نو دقه رنګې دا مسله د محدثینو متفقه ده دا مسله د محدثینو متفقه ده عمده چې کوم دی د بخاري مذهب هم دی عمده د مسلم هم دی دا د ابو داود هم دی دا د سنن ترمذي هم دی او دا د نسائی هم دی دا متفقه چې څنګه د ائمه اربعو ده دقه رنګې دا مسله متفقه دا د احادیث و محدثینو ده او دا چې کوم دی د جمهور مسلمانانو د عربو د عجمو ده حال کې رد دلیل ته مخکې ویم دا د مسلمانانو د عربو د عجمو ده زمون خو ده حرمینو شریفین نه دوه چې کوم دی درې فتوی د هغوی کتابونه دي هغه یې شایع کوي او د حرم مکه مکرمه او د مدینې منورې علما د هغې نه مسلو جواب کوي یو ته مجموعة الفتوا وي دا د مکې مکرمې چې کوم د هغې د مفتیانو رئیسو ابن باز ورته وی د هغوی د ټولو مشر مفتي و د هغه فتاوی جمع شوي دي دویم چې کوم د الدرب علی الفتوا ده او دریم هیئت کبار العلماء الحرمین دی دا درې واړه فتاوی زما سره شتي دا دریمه چې مته ذکر کوله هیئت کبار العلماء په هغه کې چې کوم دی بیا یعنی هغه علما چې کوم مکه مکرمه او مدینه منوره د هغوی لوی لوی علما دي چې دوی ورته یو قسم د مجتهدینو دومره عزت او دومره چې کوم د هغوی خبره مني لکه څنګه چې موږ د امام ابو حنیفه خبره منو دا د هغوی مشران علما دي او هغوی په دې باندې دقسې اعتماد کوي د دوی چې کوم مسایل جمع شوي دي او هغوی پې پتو ورکړې ده بیا هغې نه کتاب جوړ کړی دی هیئت کبار العلماء الحرمین دا په 14 جلده کې دی هغې چې کوم فتوا د حرمینو شریفین ده نو هغه وایي 3 طلاق چې سړی ښځې له ورکړي نو دا 3 طلاق 3 دي بیا وایي
دا 3 طلاق 3 دي دا د قرآن مسله ده. قرآن مسله دا ده چې اوس دی وي. دا 3 طلاق 3 دي دا د احادیثو نه ثابت ده. دا د احادیثو نه ثابت ده. حدیث ته اوس ویم. دا 3 طلاق 3 دي دا د اثارو د صحابو نه ثابت ده. د صحابو اثار ده. اثار د صحابو ته ویم. بیا فرمای دا 3 طلاق 3 دي دا اجماع د امت نه ثابت ده. اجماع به ته ویم. او دا 3 طلاق چې کوم دی 3 دي لہذا دا چې کوم دی قیاس نه دقه تقاضا ده. نو دا د حرمین الشریفین د هغې دا فتوه ده چې د قرآن نه ثابت، د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه ثابت، د صحابو د آثارو نه ثابت، د قیاس نه ثابت، د اجماع نه ثابت. اوس یو ټکی دومره ثابت وي چې کوم دی نو بیا یو سړی څنګه دا وایي چې 3 طلاق یو دي؟ خلق په ګناه کې اچول، صرف حرام ته حلال ویل. خجی د قرآن نه ثابت و د هغې مسله خو مې ذکر کوله چې قرآن نه خدا ثابت دي فا دپاره تفریع ده. راشو حدیث مبارکه ته صحیح بخاری کې جلد ساری باندې امام بخاری مستقل باب ذکر کړی، باب من اجاز طلاق الثلاثه. امام بخاری صحیح بخاری کې په 2 جلد کې مستقل باب ذکر کړي، باب من اجاز طلاق الثلاثه، چې 3 طلاق څوک په 3 باندې مني، 3 طلاق په 3 باندې مني. بیا امام بخاری خپل سند سره حدیث ذکر کوي، اخره کې فرمایي قال عویمر عجلانی خپل ښځې سره لعان کړی دی. اخره کې بیا څه وایي کذبت علیها یا رسول الله ان امسکتها، د الله پیغمبره ما په دې ښځه دروغ ویلي که بیا هم زه دې ته ښځې ویم. فطلقها ثلاثا دغه سړي خپل ښځې له 3 طلاق ورکړه قبل ان یامره رسول الله صلی الله علیه وسلم. لا پیغمبر علیه السلام ته امر نو کړی چې کوم دی هغه 3 طلاق ورکړي دي. نبی کریم علیه السلام ته نه 3 طلاق ولا ورکړه. نو چې 3 طلاق د نبی علیه السلام په مخ کې ورکول نه واقع کېدلی، ولې ورکول؟ دا صحیح بخاری 2 جلد کې ذکر دی 201 صفحې ده. دا حدیث چې کوم دی مسلم کې ذکر دی 409 صفحې ده. نسائی کې ذکر دی 2 جلد 100 نمبر صفحه ده. مشکات کې ذکر دی 2 جلد کې 215 صفحه ده. لہذا 3 طلاق دا 3 دی د مسلم حدیث دی، د نسائی حدیث دی، د مشکات دی، د بخاری دی. دا د نبی علیہ السلام سنت دی او داغه عمل دی چې ودی قتل 3 طلاق ورکړی شول. دویم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان رجلا طلق امرأته ثلاثا. دویم حدیث ذکر کئی امام بخاری او فرمائی حضرت عائشہ چې یو سړی خپل ښځې له طلاق ورکړي 3 نو 3 طلاق ورکړه بیله شوله. فتزوجت د بل سره نکاح وکړه، د بل خاوند سره طبیعت برابر نشو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی زه واپس مخکینی خاوند ته راځم، و نشي راتللی، تاله 3 طلاق درکړي دي، نشي راتلی. تر دې پورې چې د دویم خاوند سره ته میلاو شوي نه مخکې خاوند ته نشي راتللی. نو که دا 3 طلاق یو وی نو پیغمبر علیه السلام ولې منع کوله؟ هغې پورې چې د دویم خاوند سره ته میلاو شوي نه مخکې خاوند ته نشي راتللی. دا د چا فیصله ده؟ لکه د نبی کریم علیه السلام فیصله ده. صحیح بخاری کې ذکر دی، دا 2 جلد 291 صفحه ده، 2 جلد 791 صفحه ده. او مشکات شریف کې دا ذکر دی 2 جلد 204 صفحه ده. دی حدیث باندې حافظ ابن حجر ذکر کوي یعلم من قوله، د دې بیانانه معلومیږي چې طلق ثلاثا دې سړي ښځې له طلاق ورکړي 3. طلق ثلاثا حافظ ابن حجر فتح الباری کې وایي کانت مجتمعتا، داسې معلومیږي چې دا 3 طلاق ول په یو ځل ورکړي، داسې ورته ویلو چې ته په ما په 3 طلاقو طلاق. دی حدیث نو دا معلومیږي چې 3 طلاق په یو ځل ورکړي او پیغمبر علیه السلام 3 ونه 3 ومنل. ورته وی چې سو د دویم خاوند سره ستا ملاوېدل نه شي، مخکې خاوند باندې حرام دی. داسې ورته نه وایي چې دا یو دی خیر دی راشه رجوع دې ته وکړي. ښه داسې ورته نه دی ویلي. حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلي ده، فتح الباری 9 جلد 295 صفحه ده. دریم فاطمه بنت قیس یوه زنانه ده، خاوند دې له طلاق ورکړه او 3 طلاق یې ورکړه.
فاطمه بنت قیس خاوند طلاق ورکړي 3 طلاق ورکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوا ته راله او شکایت وکړ واپس د مخکینی خاوند ته راتلی شم نبی کریم علیه السلام نه سوچ د بل سره ملو شوی نه دا حدیث نسائی کی ذکر دی 100 نمبر صفحه دا ابن ماجه کی ذکر دی 145 صفحه دا مشکات کی ذکر دی 288 صفحه دا دا چې کوم دی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ژوند فیصلې دي همدارنګې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د خپل خزل طلاق ورکړي دي په حیض کې ماهواره تکلیف کې خزل طلاق ورکړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل واپس ته رجوع کا تمام صحاح کې دا ذکر دی رجوع تو کا سر روایتو کې سره داسې سیوا دي عبد الله سیب تپوس کې د الله پیغمبر افر ایت لو انی طلقتها ثلاثا کچری دی خزل ما 3 طلاق ورکړي و نو کان یحل لی چې ما 3 اوس ما په حیث کې طلاق ورکړي دي تو راته چې واپس ته رجوع وکړه ټیک شو رجوع به وکم خو کما دل 3 طلاق ورکړي و نو بیا به زما رجوع صحیح و نو پیغمبر علیه السلام تو فرمایل الله بیا رجوع کمزه کې صحیح و د چا فیصله ده عبد الله ابن عمر تپوس کوي کما د خزل 3 طلاق ورکړي و او بیا مې رجوع کول رجوع مې ټیک و نبی کریم علیه السلام ورته الله بیا کم ځای کې رجوع سی کانت تبین منک بیا خوستانه جدا وا خزه دنه بیله ویوا او 3 طلاق دی په یو ځل باندې ورکړي غلط کار دی کړی دی وتكون معصیه ګناهګار به وی تا 3 طلاق په یو ځل ولی ورکول ګناهګار به وی او خزه دنه بیله د بیا رجوع نه صحیح کېدله حدیث سنن کبرا کی ذکر دے سنن کبرا وم جلد 334 نمبر صفحه ده مجمع الزوائد ذکر کړي سلورم جلد 336 نمبر صفحه ده مجمع الزوائد حدیث دی چې نبی کریم علیه السلام ورته الله رجوع نشي کوله ګناهګار وی تا 3 طلاق په یو ځل ولی ورکول او سره رجوع دی سین د تا 3 طلاق ورکړي دي دارنګي چې کم دی سلیمان صاحب حدیث مبارکه ذکر کړي فرمایي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د یو سړی متعلق دا وویل د پیغمبر علیه السلام په مخ کې چې کم دی خبر وکړه شو چې پلانی سړی خزه طلاق کړي دا 3 طلاق ورکړي دا مخ کې خو تاسو ورته چې د نبی علیه السلام فیصله وا چې 3 وګرځول اوس یو سړی طلاق ورکړي دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته داغه اطلاع وکړې شو لدی سړی خزه 3 طلاق ورکړو نو دی فرمایي چې نبی کریم علیه السلام خبر شو نو فقام غضبان نبی علیه السلام ادرید و غصه شو ادرید او بیا دا فرمایل ایلعب بکتاب الله تاسو د الله د کتاب پسې ټوکې او مسخرې کوئ و انا بین اظهرکم زه ستاسو منځ کې موجود یم او تاسو د الله د کتاب پسې ټوکې کوئ نبی علیه السلام په دې 3 طلاقو باندې چونکې د شریعت خلاف دي نو داسې غصه خبرې وکړي یو بل کس را پاسې د الله پیغمبر ته اجازه وکړه چې دا سری کټ کما که چېرې 3 طلاق یو وې نو په یو طلاق ولی نبی علیه السلام غصه کېده دا 3 طلاق 3 نبی کریم علیه السلام په دې غصه شو چې دا 3 طلاق ولی ورکړي دي او دونه غصه شو دا بل وی تر ته اجازه وکړه چې دا سری غصه کما نو دا 3 طلاق 3 ځکه نبی علیه السلام غصه کېدو حدیث ذکر کړی دی سنن نسائی 2 جلد 99 صفحه کې ذکر کړی مشکات کې ذکر دی 2 جلد 284 صفحه کې ذکر دی نو د حرمین شریفین فتوا چې ذکر کړي د قران نه مسله ثابت ده او د احادیثونه ثابت ده حدیثونه ثابت شو کنه حجی هغه وی دا چې کوم دی د صحابو نم ثابت ده آثار نم ثابت ده د صحابو د آثار نم د قصې ثابت ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته سره را تپوس ته نه کوي طلقت امراتی 100 تطلیقه عبد الله صاحب ما خزل سل طلاق ورکړي اوس سره ته وې سبا جوابي اما ترى ما خزل سل طلاق ورکړي دي راته وې دې څه جواب دی عبد الله صاحب ورته وې طلقت منك بثلاث فسلو کې 3 طلاق دي دا 3 خو په طلاق واقع شول دسه ورته نه وې چې یو دی ښه ورته په سلو کې 3 خو طلاق دي خورال او 97 اتخذت بها آیات الله هزوا
دا 97 تا چې کوم دی د الله د دین او د الله د آیاتونو پسې مسخرې وکړې، غلط کار دی وکړو چې کوم دی، خو 3 طلاق دی واقع دي ځکه 3 نه بره طلاق نه، او دا 97 چې کوم تا ویلی دي نو دا د الله د دین پسې ټوقې کړي دي. دا د چا فتوا ده؟ لکه عبدالله ابن عباس صاحب. دا یاد ساته مخکې چې کوم دی د هغه آثارو باندې خلک غلط چې کوم دی تمسکات کوي. حدیث ذکر کړی موطا امام مالک، موطا امام مالک کې 510 صفحې ده. عمده حدیث مشکات شریف کی ذکر دی 284 صفحه کې 2 جلد باندې. دا د عبدالله ابن عباس صاحب فتوا ده. دویمه فتوا ده آثار د صحابو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړی شو، یو سړی ورته وایي ما خپلې ښځې له طلاق ورکړي 8 تطلیقات. قار شوم چې کوم دی نو ما ورته 8 طلاقو باندې را باندې طلاق. اوس جواب څنګه دی؟ نو عبدالله ابن مسعود صاحب ورته ووی 3 طلاقو باندې ښځه طلاقه ده او دا 5 دي د الله د دین پسې ټوقې کړي دي. 5 دي د الله د دین پسې ټوقې کړي ځکه د 3 نه بره طلاق نه او 3 طلاق دی واقع دي. دا فتوا د عبدالله ابن مسعود صاحب ده. دا موطا کې ذکر دي چې کوم دی 510 صفحه باندې. د 2 فتوا باندې د صحابو آثارو باندې اکتفا کوو. مزید ګوري نور آثار د صحابه وګورئ نو موطا وګوره، موطا وګوره چې کوم دی په 520 صفحه باندې. شرح معانی الاثار وګوره 2 جلد 36 صفحه باندې. نور آثار ګوري د صحابه فتوی نو به شرح معانی الاثار جلد 2 36 صفحه باندې او موطا کته شي 520 صفحه باندې. نو صرف اختصار لپاره په 2 آثارو اکتفا کوله. خجدا ته می آثار د صحابه و حرمین شریفین فتوا ذکر کوي په دې باندې اجماع منعقد ده، نه بالکل اجماع منعقد ده. عبدالله ابن عباس صاحب چې کوم د روایت ده کان طلاق ولا عهد رسول الله، د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې، د صدیق په زمانه کې او 2 کاله خلافت د حضرت عمر په زمانه کې 3 طلاق دا به یو، 3 طلاق دا به یو. عمر صاحب وفرمیل دا خلک چې کوم د تلوار کوي په دې کې نو دای 3 طلاق 3 وګرځول، 3 طلاق بیا 3 وګرځول. نو بیا فرمای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دومره ټکي دا صحیح مسلم کې ذکر دی او امام طحاوی شرح معانی الاثار کې هغه سر بیا دا ذکر کوي. عمر سے په دې کلام باندې خلکو سره خطاب وکړو وفيهم اصحاب رسول الله، دا پیغمبر علیه السلام صحابه موجود وو الذين قد علموا ما تقدم من ذلك. دی حضراتو ته مخکینه تمام ژوند معلوم دی چې د عمر صاحب ژوند څنګه و، د صدیق ژوند څنګه و، د نبی علیه السلام ژوند څنګه و، د طلاق مسله څنګه و، دا ټولو ته معلوم. او چې بیا دوی 3 طلاقو ته 3 وایي نو فرمای دا چې فلم ينکر علیه منهم منکرون، یو صحابین په اعتراض نه دی کړی چې عمر صاحب ته 3 طلاق 3 ولې ګرځېدا، خو یو وی چا په اعتراض نه دی کړی. لم ينکر په دې چا انکار نه دی کړی. ولم يدفعه دافع، او څوک چې کوم دی مقابل کې نه دی ولاړ چې چا دا خبره دفع کړې وي، هیڅ چا په دې باندې اعتراض نه دی کړی. دا د صحابو اجماع ده. معانی الاثار امام طحاوی 2 جلد 35 صفحه باندې دا ویلي دي. بیا چې کوم دی فرمای قال الشافعي ومالك وابو حنیفه واحمد وجماهیر العلماء، دا د ائمه 4 مسلک دی، د جمهور علماء مسلک دی، من السلفي والخلفي. څومره چې مخکې علما تیر شوي دي متقدمین متأخرین دا په دې متفق دي یقع الثلاثو، 3 طلاق دی ورکړه 3 به واقع کیږي. دا اجماع سره ثابت. دا چې کوم دی ستا دلایلو نو په دې وجه موږ وایو 3 طلاق 3 دي. لږ وضاحت مې د دې باندې کوو چې بعضې مسلمانان داسې وي چې خلک یې په دوکه کې واچوي، په دوکه کې واچوي چې کوم دی حرامې ښځې ورته څنګه حلالې. باقي دویمه مسله موږ دا ذکر کوو چې کله 3 طلاق ورکړی شول هغې پورې چې دې ښځې د بل سره نکاح نه شوي مخکینی خاوند ته جایز نه وي. نو هغوی په موږ باندې دا تهمت وتړي وي تاسو وایي چې د بل سره نکاح نه شوي نو دا خو تاسو بل چې کوم دی ګناه کار کوي چې هغه په نکاح ورکوي یا واپس یې مخکینی ته جایز کوي. دا ته ویلي چای دي کله چې یو خاوند طلاق 3 ورکړه دا ښځه د مخکینی خاوند نه مکمل جدا شوله
د دې خوښه ده که نکاح چا سره نه کوي مې کوه آزاد بني آدم او که د بل سره نکاح کې ته مستقله ښځې هغه د مستقل خاوند دی ستاسو مستقله زندگی ده الله مو نران که چې ژوند تیر کوي چا درته ویلي چې ته طلاقه وه خو که بالفرض هلته په ژوند کې خلل پیدا شو هغه دویمې طلاقی نو بیا موږ وایو چې دویمې طلاقه کې نو مخکې دپاره جایز شول صرف داسې وایي داسې خو نه وایي چې ته بل له ورکوه ما ته مسله درو خو چې مسله دغه ده چې څو پورې بل څه نکاح نه شوي هغه څه میلو شوي نه وي د مخکې دپاره جایز نه ده اوس دغه حضرات چې کوم مثال په طور هغوی درې یو وایي نو دوی دپاره بنیادي یو دوه ټکي دي یو ټکی دا دی چې دا صحیح مسلم کې ذکر دی عبدالله ابن عباس ابن نقل دی چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې او د صدیق په زمانه کې او اول وقت د عمر صاحب درې طلاق دا یو نو په دې ټکي هغې غلط شول هغې څه وویې دا درې طلاق ګین یو دی او دا قول چې کوم دی بیا امام ابو داود نقل کړی دی عکرمه نقل کوي د عبدالله ابن عباس صاحب نه یو په دې ټکي باندې دوی دوکه شوي دویم ټکی ابو داود کې روایت ذکر کیږي د روکانه یو حدیث دی چې دې سړي خپله ښځه طلاقه کړې ده او پیغمبر علیه السلام ورته ویې رجوع ته وکوه نو یو روایت کې داسې دي هغه ورته ما درې طلاق ورکړي پیغمبر علیه السلام یې رجوع ته وکوه وګوره درې طلاق یې کړي او رجوع ته کړې ده دا دوه ټکي دي دا د حدیثو راغستې دي خو په دې باندې کلک رد کړی دی ښه دا زما ستا رد نه دی دا چې چا راغستي همدوی پې رد هم کړی دی دوی راغستې د رد دپاره امام مسلم صرف د حدیث نقل کړی بس امام ابو داود چې دا ټکی راغستی دی چې عکرمه وایي عبدالله ابن عباس وایي چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې درې طلاق دا یو د صدیق په وخت کې یو وایي دا د چا خبره ده ابو داود په دې باندې یوه صفحه لګولې ده وایي دا د عکرمه خبره ده دا د عبدالله خبره نه ده خیال کې راله خبره دا د عکرمه خبره ده د عبدالله خبره نه ده تی ولې هلته رسې دا د تابعي سړي خبر د صحابي خبره هم نه ده نو د یو تابعي خبره موږ د داسې صریحو احادیثو خلاف څنګه ومنو یوه دویم بعضې وایي نه دا د عبدالله ابن عباس خبره ده نو چې د عبدالله ابن عباس خبره د ابو داود کې شته مستقل چې کوم د هغې فتوا پسې نقل کی مستقل بیا د عبدالله ابن عباس سے فتوا نقل کی داغه نه تپوس کیږي چې درې طلاق سودی وي درې دي نو امام ابو داود بیا چې کنده د عبدالله ابن عباس سے فتوا نقل کی اسنه چې په دې خبره دوکه شي چې ګره درې ته یو نه وي ابو داود کته شیخ به مستقل فتوا نقل کی عمدہ ټکی نسائی نقل کی بیا نسائی سوی ابو داود چې کوم د ذکر کوي او نسائی ذکر کوي نسائی باب ذکر کوي وی دا طلاق د غیر مدخول بها د پر دا درې چې یو دی کنه دا د هرې ښځې مسله نه ده دا د هغه ښځې ده چې نکاح شوې ده او واده نه دی شوی یو سړي نکاح وکړه او واده نه دی شوی دی ورته یو ځل طلاق ورکړي چې ته طلاق یې نو چې ته دویم دریم وې هغه په یو طلاق ستانه ختمه شوې ده دا دویم او دریم د ځکه نه واقع کېږي په دې باندې نسائی بیا باب ذکر کوي ودې کته دا حدیث دی حضراتو نقل کړي واپس هغه محمل هم ذکر کوي چې کنده او پیردم کوي ګور پام کو په غلط نشي او دوی هغه غلطي راغستي او پلاس کې کلک نیولې نه نه جی دا خو درې یو دی الکه درې څنګه یو دی ته هغه ګوره په څه ویلي دي یو دا چې هغه د ابو داود هم جواب کړی دی نسائی هم جواب کړی دی دویم حدیث د روکانه دی د ابو داود نقل کړی دی چې د ښځې له طلاق ورکړي درې او پیغمبر علیه السلام ته یې رجوع وکړه هغه ته یې چې ما درې ورکړي وایي رجوع وکړه ما ته پته را دا حدیث ابو داود نقل کړي دقو نه زیات وی راولي خو اخوا مخکې ابو داود پرې رد کوي هغه وایي دې ځای کې دا حدیث دوه ځای خطا دی دلته دا حدیث دوه ځای خطا دی اول دا چې دا طلاق چا ورکړي دي رکانه ورکړي دي که پلار د رکانه ورکړي دي نو دلته خطا شوی دی یوه غلطي ذکر کوي دویمه غلطي وي دا ذکر کوي چې دلته ذکر کړي دي چې درې طلاق نه دي دا طلاق چې ورکړي دا طلاق بیتی ولا ورکړي طلاق درې مسله نه وه د بیتی مسله وه بیا ابو داود حدیث نقل کی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سړی ورته وایي چې ما طلاق ورکړي طلاق بیتی دا کنایي طلاق دی نو نبی علیه السلام ورته وایي ستا د څو اراده وه وایي چې د یو یا الله ته قسم وخوره چې ستا یو اراده وه هغوی په الله مې د قسم چې ما ورته ویلو چې ته طلاق بیتی باندې طلاق او زما اراده یوه وه وی ښه چې یوه نو رجوع وکړه
نو دا دوه خبرې بیا ابو داود ذکر کړي دي. اوس کم ځای باندې چې مثال خلک دوکه بل ورکوي چا چې هغه ذکر کړي واپس وایي دا خطا شوي دي، اصل محمل دا دی. نور تفسیر هلته بیا چې تاسو دورې ته راشئ نو بیا هغه ځای کې موږ د هغې مکمل وضاحت کوو چې دا ټکې د دې مراد څه دی، تا ته غلط مطلب ولې اخیستی دی. لہذا د هغې نه غلط مطلب اخیستل دې خوا صحیح احادیثو د صحابو فتوی اجماع د امت دا ارس په پرېږدي چې کوم دی غلط مطلب والی او مسلمانان په ګناه کې واقع کې، نو غلط عمل دی. بس نه پوهېږو چې دا بعضې خلک ولې داسې کوي، له د مسلمانانو د اعمالو پسې ورپسې دا مونځ مه کوه چې کوم دی جمعې سره سنت مه کوه، یا لکه بې وقوفه خلک عبادت ته راولي، تی د عبادت نه منع کې سنت مه کوه. او مسلمانانو د شکونه اچول مغالطي اچول، دارنګې چې کوم دی تراویح مه کوه، خلک عبادت ته راولي چې کوم دی او تی د عبادت نه منع کې. اخوا ته دا دومره صحابه حضرات چې په زرګونو باندې هغوی یو عمل کړی د زرګونو صحابو، او ته مسلمانان ملکیانو ته ځان ته اهل سنت څنګه وایي؟ اهل سنت والجماعت خو دې ته وایي چې د صحابو پسې به روان یې، ته خو د هغې خلاف شوې. بهر کې دا مختصر مسله مو ته ذکر کوله چې درې طلاق دا درې دي، ګوره هسې نه چې دوکه نشي. فإن طلقها پس که د طلاق ورکړه درېم فلا تحل له بیا نه د حلال ده دپاره من بعد وروستو د دې نه حتی تر دې پورې تنکحه چې دا نکاح وکړي زوجن غیره د بل خاوند سره. سعید ابن مسیب صاحب فرمایي که نفسي نکاح وکړی شي نو دا جایز ده بیا د مخکیني خاوند دپاره. جمهور وایي نه، حدیث کې راغلي حتی تذوقي من عسیلته ویذوق من عسیلتک، چې څو پورې تاسو یو بل سره میلاو شوي نه هغې پورې مخکیني خاوند ته جایز نه ده، دا جمهور قول دی. فإن طلقها پس که د دویم خاوند طلاق ورکړه فلا جناح علیهما نشته ده ګناه په دې دواړو ان یتراجعا چې یو بل ته رجوع کړي ان ظنا که دوی یقین ان یقیما چې دوی به قایم کړي حدود الله حدونه د الله وتلك حدود الله دا حدونه د الله یبینها دا بیانوي لقوم یعلمون هغه قوم دپاره چې دوی پوهیږي. واذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوئ ښځې ته په بلغنه پس دا قریبه شوې اجلهن خپل ټیم ته. بلوغ کله عین رسیدل وي کله قریب، دلته قرب معنا ده ځکه وروسته ستا د رجوع خبره ده، او چې یو ځل عدت پوره شو بیا خو رجوع نشي کولی. نو په بلغنه معنا قاربنه قریبې شوې اجلهن خپل ټیم ته چې عدت پوره کیږي. نو ځان سره سوچ وکړه فامسکوهن یا تاسو دی بندوئ د خپل ځان سره بمعروف په ښې طریقې سره او سریحوهن یا آزادوئ بمعروف په ښې طریقې سره ولا تمسکوهن تاسو دی مه بندوئ د ځان سره ضرارا دپاره د ضرر. رجوع ته وکړي څه وخت پس بیا طلاق ورکړي، بیا ورته رجوع وکړي بیا طلاق ورکړي، داسې ضرر مه ورکوه. لتعتدو چې تاسو زیاتی وکړئ په دی باندې. ومن یفعل ذلک او چا چې دا زیاتی وکړو په دی فقد ظلم نفسه تاخي سره د ظلم وکړو په خپل ځان. ولا تتخذو تاسو منیسئ آیات الله آیاتونه د الله پاک هزوا په ټوقو سره. واذکروا نعمت الله یاد کړئ د الله نعمتونه علیکم چې کړي دي په تاسو په اسلام سره. الله تاسو ته ایمان نصیب کو، الله د باندې نعمتو کو پیغمبري راولېږو. وما انزل علیکم هغه چې الله نازل کړي په تاسو من الکتاب کتاب تاسو له درکو دا علم ظاهري دی، والحکمت او تاسو له درکو حکمت دا علم باطینی دی. تاسو له درکو الکتاب علم د شریعت تاسو له درکو، والحکمت تاسو له تهذیب اخلاق درکړه، تاسو اخلاق او معاشره ښایسته کړه. یعظکم به الله تاسو ته په دې نصیحت کوي. واتقوا الله ویرګئ د الله نه د فسادونو نه ځان وساتئ. واعلموا پوه شئ ان الله بشک الله پاک بكل شیء علیم په هر څیز باندې پوهه دی. واذا طلقتم النساء مخکې طلاق مسله وه خو چې لا عدت نو پوره شوې نو ستا خوښه ده که ځان سره ایسارې نو ایسارولی شي. اوس طلاق ورکړی شو او د هغې عدت پوره شو نو بیا مه بندوه، بس آزاده ښځه ده چې کوم ځای کې رشته غواړي هلته به رشته کوي، دا آزاد بني ادم دی. کله چې د عدت پوره شو د آزاد بني ادم دی هر ځای کې رشته کولی شي. مخکینی خاوند دوباره غواړي چې زه سره نکاح کوم نو کولی شي، بشرطې چې طلاق مغلظ نه. کله کله د جینۍ رشته دار په دې باندې غوسه یره چې یو ځل د طلاقه کړي دوباره تا سره رشته نه کوو، نو که دا ښځه غواړي دغه خاوند غواړي چې بیا کور جوړوو نو د اولیاءو ته الله فرمایي مه بندوه، مکو چې کور جوړ کړي. همدغه شانتې کړی شي یوه زنانه وه چې کوم دی جمله بنت یسار یې ورته وی. جمله بنت یسار دا د معقل ابن یسار خور ده.
دا واده شوله چې کوم دی بدح ابن عاصم باندې. بدح ابن عاصم سره څه وخت تیر کو بیا ول هغه طلاق ورکړي دي. دا جینې د اورور کور ته راله. څه وخت پس هغه خاوند بیا غوښته چې دوباره پسې پیغام راولېږو. د جینې هم خوښه وه چې یاره مغه مخکینی خاوند مې ټیک دی ټیم پاس کېږي. ورور یې ورته وویل چې نه یو ځل د طلاق ورکړي دوباره تاله نه در کوم. الله فرمایي چې اوس د خپل کور جوړول غواړي نو خو ټیک ده که نه چې طلاق مغلظ نه دی او نکاح پې صحیح کېږي مکو چې نکاح وکړي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کله چې تاسو طلاق ورکوئ ښځو ته فبلغن پس دا ورسیږي اجلهن خپل ټیم ته فلا تعدلوهن تاسو دوی مه بندوئ ان ینکحن چې دوی نکاح وکړي ازواجهن د خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا کله چې دوی راضي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په ښې طریقې سره ذلک دا یوعظ به په دې نصیحت کې دی شي من کان منکم هغه څوک چې په تاسو کې یؤمن بالله ایمان یې راوړی په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت. مخکینی خاوند سره نکاح ته پرېږده وه وجه دا ده چې ذالک دا مخکینی نکاح ازکا لکم پاکوالی د ستاسو دپاره ته به هم د شرم نه خلاص شي و اطهرو منه و اطهرو لهما د دغه ښځې خاوند دپاره هم پاکوالی دی. اوس که تی بل ځای کې ورکړي او د دوی پخواني تعلقات دوی هغه پټ تعلقات جوړ کړي نو بیا هغوی به هم وشرمېږي او ته به هم وشرمېږي. نو ازکا لکم ستا هم پاکوالی دی او د هغوی هم پاکوالی دی. او دویم داسې ویلی شي ذالکم دا ازکا لکم دا پاکوالی دی ستاسو دپاره په باطن کې و اطهرو دا پاکوالی دی په ظاهر کې ستا د باطني د خلکو خبر نه به اوم خلاص شي لمن به دې پاک دامنه پاتې شي. والله یعلم الله پوهیږي و انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. کله د ښځې خاور منځ کې روانۍ راغلی کور بیلیږي منځ کې بچي وي هسې نه چې دا بچي برباد شي او دا یوه طریقه چې کله د ښځې خاوند کور جوړ نشي که نه د بچو زندگی برباد شي او چې څو پورې د ښځې خاوند کور برابري بچي آباد وي او چې کله دوی کور کې ګډبړ پیدا شول د بچو زندگی تمامه برباد شي بیا نو الله پاک فرمایي چې هسې نه د دوی ژوند برباد کوي دوی له به خپل فی ارڅه په خپل ټیم ورکوئ. والوالداتو میندې به یرضعن پی ورکوي اولادهن خپلو بچو ته حولین 2 کاله کاملین پوره. دا د جمهور قول دی چې د بچي 2 کاله د پیو حق دی. زمونږ د صاحبانو قول هم دی. امام ابو حنیفه رحمه الله 2.5 کاله پورې خبره کوي او دلیل بل آیت باندې ذکر کوي وفصاله فی عامین وحمله وفصاله فی عامین. حمله امید د دی وفصاله د تینه کټ کول 30 شهرا 13 میاشتې دي. هلته 13 میاشتې ذکر کړي 13 میاشت 2.5 کاله دي. خو فتوه چې کنده د صاحبانو په قول ده ماشوم 2 کاله پورې پی د مور اغسکلی شي. که د ماشوم صحت ښي د دې نه مخکې د تینه کټ کوي نو کټ کولی شي. لمن اراده هغه چا دپاره چې د اراده کوي ایتم چې دی پوره کړي الرضاعة پی ورکول وعلى المولود له او هغه کس چې د هغه دپاره ماشوم پیدا شوی دی یعنې پلار د پلار ته مولود له وایي ځکه چې دا بچي نسب د پلار نه دی نه په دې پلار باندې رزقهن رزق د دې ښځو دی دوی له به خوراک برابروي وکسوتهن او کپړې د دوی د بالمعروف په ښې طریقې سره الله څونه مال درکړی هغه اندازه به خرچه کې. لا تکلف نفس تکلیف کې نشي اچولی یو نفس الا وسعها مګر د هغې د وس مناسب. لا تضار والدتون ضره به نشي رسولی مور ته بولدها په سبب د بچي. مور بیماره ده چې کم دی او پلار پسې نښتې ده شبه بچی قلاروه شبه دی بچي له پیدا که چې پکې نشته نو کم ځای نه پیدا کړي نو ضرر به ورته نه رسې. د قرنګ ولا مولود له نه به ضرر رسولی شي پلار ته بولده په سبب د بچي. نو اوس مور چې کوم دی ناز او نخره کوي په دې خاوند باندې ورته بچی مې له راوړه ماله سار چرګان او ماسپښین به چې کوم دی تیکې راوړې نو هغه ته خو هم وګوره چې د هغه څونه وس دی ضرر به ورته نه رسې چې څونه د هغې وس کېږي. وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذلک مثل د دې دی. باره دا خو احکامو د مور او د پلار. اوس کله دا وي چې کوم دی پلار نشته نو نیکه قایم مقام د پلار دی. دارنګې چې مور نشته نو نه د هغې په ځای باندې قایم مقام ده. نو دونه ټیم بیا د وضاحت کم ځای کې چې کوم دونه ټیم خو بیا نه دی وایي چې کوم سړی حلاله کوي د حلالې نو د هغې مسله دی چې ښځه بل له په نکاح ورکول د حلالې دپاره نو داسې صورتونه چې کوم دی دې باندې لعنت ویلی شوی دی. اگر چې بیا حدیث کې د دغه حدیث وضاحت کې د فقهاو تفصیلي کلام شته
خو که دونه ته خو پکې غټې غټې خبرې ته وکړو دونه تفصیل باندې خو بیا ټیم کې نه ځایږي نو به هر کیپ چې مطلقه ثلاثی او بل ورکي چې کوم دی به شرط تحلیل نو دې ته فقها منوي دا کار حرام دی ګناه ده خو کو بیا یو سړي داسې وکړل مخکینی خاوند ته جواز پیدا کېږي ځکه مقصود خو صرف ملاوېدل دي خو دا کار حرام دی په خپل ځای باندې لا تضار والد ضرر بنشي رسول مور ته بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذلك مثل د دې دي فإن اراده ک اراده کول د مور او پلار په سوال اند کټ کول د تینا مور او پلار مشوره وکړه د بچی کال عمر دی یو نیم عمر دی چې کم دی اوس ان قریب د دروړې باندې کار کیږي د تینه کټ کوو نو کټ کویلی شي بالکل فإن اراده فی سوالا عن تراض منهما وتشاور نو په مشورې سره فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې دواړو باندې نو تینه دې کټ کی وان اردتم او که تاسو اراده کوئ ان تسترضعوا چې تاسو رضاعي مور ونیسئ اولادکم خپلو بچو لره غواړئ چې بله زنانه مقرر کو زموږ د دې بچي تربیت کوي او دله پی ورکوي بالکل صحیح ده څنګه چې د عربو عام دا رواج و ماشومان به بل ورکول هغه له به تنخوا ورکول او ماشوم به وله ساته فلا جناح علیکم نشته د ګناه په تاسو اذا سلمتم کله چې تاسو سپارئ ما آتیتم هغه چې تاسو ورکوئ د رضاعي میاندو ته بالمعروف په پخې طریقې سره عهد یې ورسره وکړو تاله به دومره سیز در کوم او زما دا بچی ساته نو هغه له بیا ورکوه واتقوا الله ویرګئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله بېشک الله پاک بما تعملون چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدونکی دی والذین یتوفون منکم هغه کسان چې وفات شي ستاسو نه ویذرون ازواجا پرېږدي بیبیانې یو سړی وفات شو بیبي پاتې شوله دې ته حداد وایي په شریعت کې نو به ګورو چې دا خاوند وفات شوی دی د بیبي امید شته نو هغې پورې به دا انتظار کوي چې دا امید پیدا شي او که امید مثلا نه وي بیا به 4 میاشتې او 10 ورځې انتظار کوي که چېرې امید وي نو که دا خاوند مړ شو خو لا فی الحال هغه چې کوم دی لا دفن نه دی دقه دی مړ شو خو په کټ کې پروت دی او په دغه وخت کې د دې زنانه ماشوم وشو چې ماشوم یې وشو بس عدت ختم شو د خاوند د مرګ پسې که څونه متصل ماشوم وشو عدت ختم شو او که د ماشوم پیدایش چې کوم دی هغه 10 او 12 میاشتو ته ورسېد هغې پورې به عدت تېروي او که امید نه وي نو بیا 4 میاشتې او 10 ورځې دې ته حداد وایي حداد دا منه چې دا زنانه به چې کوم دی رنګ شوي کپړې ښایسته د حسن کپړې نه اچوي لاسونه چې کم دی به نسره کوي خپې به نسره کوي نرکیزي سرخي پوډر به نه لګوي معنا دا ده چې دا به داسې ژوند تېروي لکه دا خاوند چې مړ شوی دی او په دې کټ کې ورته پروت دی نو چې خاوند مړ شي او کټ کې پروت وي دا خلک پرې څنګه خپوي ته به دقه شانې خفګان تېری لکه عام مثال زموږ ستاسو مور او پلار وفات شي رور وفات شي نو په هغې خپه یو ناست یو چې دا رور دی وفات دی او په کټ کې پروت دی په دې وخت کې څوک خوشحالیانې کوي په دې وخت کې څوک چې کوم دی خنداګانې کوي یا وایي چې ورشه زما هغه نوې کپړې راوړه چې واچوم داسې کوي داسې خو نه کوي په دې ورور خفه دی څنګه چې ته خفې نو دا ښځه به د بچي د پیدایشه پورې په دې خاوند دقسې خفګان کوي 4 میاشتې او 10 ورځې به داسې خفګان کوي دې ته حداد وایي یو ځل دغه شانتي چې کوم دی مسله ونو یو زنانه څه اعتراض وکړو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ووې تاسو ته هغه د جهالت وخت هیر شو نه د جهالت په زمانه کې داسې طریقه وه چې کوم سړی به مړ شو نو دا ښځه به یو ورکوټې شانه کوډګۍ کې بنده کړه یو ورکوټې کوډګۍ کې بنده کړه عقل ته به ناسته وه نو ډوډۍ څه شی به ورته ورارتل یا لږ یا ډېر نور به دا مردار هلته دغه شانتې وه نو هغه به دومره چې کوم دی کپړې هم څښا شوې دومره به چې کوم دی هغه ګنده شوه بدن به داسې زهریله شو 1 کاله پورې به دا داسې وخه 1 کاله پورې که به څه امتیاز اوس ضرورت شو بس غلی به راووت واپس به بیا هغه خپله کوډګۍ کې ناسته وه 1 کاله پورې به د هغه په دې خاوند خفګانو نو کال پس به د هغې به دا طریقه وه چې دا به راویستی شو نو دله به یو څاروی راوستو یا چرګه یا ګډ یا بل هغه به د بدن پسې وسولو نو چې د دې زنانه بدن پسې به وسولو هغه به په دې ګند کې ناستلو کې بدن داسې زهریله شوی و چې کم څاروي سره به دا وسولې د هغه څاروي په ټک مړ کېدو اب مړ شو یو به دا کار وکړو دویم به وله پچه ورکړه پچه پېژنې د اوښ یا د ګډ یا د بیزې دا به وله ورکړه نو دغه ښځې به دا پچه راواغسته او دا بیا شاته وغورځوله اوس بیا ورته وې ستا اوس عدت پوره شو دا د دوی رواج نو پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو ته هغه کال ټیم یاد دی تاسو هغه سخته زندګي یاد در اسلام خو تا ته داسې نه وایي تا ته وایي صرف خاندم
خوشحالیانې مه کوه، رنګ شوي کپړې مه اچوه، سرخي پوډر مه لګوه، نور عامې کپړې اچوه، خورا اسکا ګرځه، په دې کور کې ژوند تېروه څنګه چې د مخکې ژوند خو په دې خاوند لږ یو 4 میاشتې او 10 ورځې خفه شه، الله لوی نعمت درکړی او دنیا واغستو. نو تاسو چې کوم دی 4 میاشتې او 10 ورځې فاذا بلغنا کله چې دا ورسیږي اجلهن خپل ټیم ته فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو فيما فعلنا هغه چې کوي دا زنانه فی انفسهن په خپلو ځانونو باندې بالمعروف په ښې طریقې سره. دا ټیم پوره شو، اوس ښه سرخي پوډر لګوي، ځان یې ښایسته کړی دی چې څوک مې تپوس وکړي، یو ټیک ده بالمعروف والله الله پاک بما تعملون خبیر، هغه چې تاسو عمل کوي خبردار دی. ولا جناح علیکم یوه زنانه چې خاوند یې وفات شوی دی نو 4 میاشتې 10 ورځې خو هغه به دا انتظار کوي، په دې وخت کې بل کس پسې پیغام د واده نشي رالیږلی او نه ورته داسې ویلی شي چې ستا عدت پوره شو ګوره ما څه به نکاح کې، داسې خبرې به هم نه کې، دې نه به ځان ساتي. البته که اشاره کې داسې خبرې وکړي نو کولی شي. ځوانه ښځې چې کوم دی بس دغه نعمت و خاوند نه الله واغستو، یوازې زندګي ګرانه چې ټیم دې پوره شي چې ته د کور وداني سوچ کوه نو ته په ذهن کې خبره واچوله چې ګوره یو په غل زم یم که نه یعنې داسې اشارو خبرې کې د خپل ځان صفت ورته کې چې کوم د پلار کې داسې ما یوه زنانه وه سکینه بنت حنزله ورته وي، د هغې خاوند وفات شو نو چې وفات شو نو دا په عدت کې وه. د علي صاحب چې کوم دی نوسی دی نو هغه رالی ابو جعفر وته محمد ابن علي الباقر وته وي. دا محمد ابن علي الباقر د علي صاحب په نوسو کې دی نو دغه زنانه سره چې کوم دی میلاو شو نو ورته وی یا بنت حنزله، د حنزله لور تا ته پته ده چې کوم دی ما پیژنې، من قد علمتې تا ته پته ده ما پیژنې، قرابتي من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه صلات وسلام سره مې قرابت پیژنې، مانا د فاطمة الزهرا چې کوم دی کړوسی یې مخه. بیا ورته وی چې کوم دی وحق جدي علي د زما نکاح حق ده هم پیژنې چې علي صاحب څنګه سړی و، پیژنې د هغه نوسی یم هغه ګوره څنګه سړی و، وقدمه فی الاسلام هغه چې اسلام په کومه زمانه کې راوړی دی. نو د هغه دا حالات هم ذکر کړه، هغه جینۍ پویه شوه چې دا غل دی که نه. نو هغه ورته وی چې کوم دی اتخطبوني مولوي صاحب ته چې کوم دی خطبه رالیږه او تا ته پته ده زه خو په عدت کې یم. نو ابو جعفر محمد ابن علي ورته وی ما خو تا ته څه نه دي ویلي، انما اخبرتو کې بقرابتي، ما خو صرف خپل ځان ذکر کوو چې د نبی علیه السلام قرابت مې پیژنې، د علي صاحب نوسی یم، علي صاحب داسې سړی و، فاطمه به یې داسې ښځه وه، ما خو د هغې تا ته ما څه نه دي ویلي. دې ته هغه تعریضي کلام وایي که نه. نو که داسې تعریضي کلام وایي ذکر کې نو خیر دی. نو الله فرمایي ولا جناح علیکم نشته د ګناه په تاسو فیما په هغه کې عرضتم به چې تاسو وړاندې کوئ من خطبة النساء پیغام د زنانو او اکننتم یا ته پټ وساتئ فی انفسکم په خپلو نفسونو کې لکه د اراده ساتلې ده چې د دې ټیم پوره شي نو زه به پیغام لیږم. علم الله پوهه دی الله پاک انکم بېشکه تاسو ستذکرونهن نظر دی چې تاسو به دوی ته یادوئ دا خبره په اشاراتو کې نو خیر دی یاده کوي. ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو دوی سره وعدې مه کوئ سره په پټه الا ان تقولو مګر دا چې تاسو ورته ووایئ قولا معروفه وینا ښکلې. ولا تعزموا تاسو مه مضبوطوئ عقدة النکاح غوټه د نکاح هغه په عدت کې د دغه وخت کې اوسه نکاح مه تړه حتی تر دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسیږي هغه کتاب چې کوم د هغه عدت دی اجله خپل ټیم ته. واعلموا پوه شئ ان الله یعلم بېشکه الله پوهېږي ما فی انفسکم هغه چې ستاسو په نفسونو کې دي فاحذروه د الله نه ویریږئ. واعلموا پوه شئ ان الله بېشکه الله په غفور بخونکی دی حلیم صبرناک دی. لا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو ان طلقتم النساء تاسو طلاق ورکوئ ښځو ته ما لم تمسوهن چې تاسو هغه نه یې مسه کړي. یو سړی نکاح وشول او لا واده نه دی شوی او طلاق ورکوي نه ورکولی شي، دلته صرف جواز ذکر دی. اخوا حکم 22 پاره کې به راځي، هلته ورسره حکم دا ذکر دی چې تا نکاح وکړه او لا واده نه دی شوی هغه سره یوه کمره کې چېرته نه ناست او طلاق دی ورکو نو هلته حکم ذکر کې ما لکم علیهن من عدة تعتدونها د دغه ښځې باندې بیا عدت هم نشته. دلته جواز ذکر کوي چې نفسي نکاح نه وروستو طلاق ورکوي نو صحیح ده، البته هلته بیا حکم ذکر کېږي چې عدت هم نشته. او تفریضو لهن فرید ویا تاسو مقرر کړئ د هغې دپاره څه مهر هم نه دی مقرر شوی او طلاق ورکوي نو ټیک ده. ومتعوهن تاسو دوی له متعو پیدا ورکوئ
کمې ښځې له چې طلاق ورکړی شي او د هغه په مهر کې حصه وي یا ټول یا نیم، بیا هغې له جوړه کپړې ورکول دا مستحب دي. او چې کمې ښځې له طلاق ورکړی شي او د هغې مهر کې حصه نه وي نو بیا هغې دپاره جوړه کپړې ورکول واجب دي. شریعت دومره د دواړو خیال ساتي چې خیر دی ستاسو کور روان شو خو دا ښځه خو ستا په نکاح کې یو ځل وکړه نه، نو اوس له یو جوړه کپړې ورکړه، دومره چې کوم دی ارڅه مه کټ کوه. شریعت دومره بیا هم د دواړو خیال ساتي. لہذا دو صورت وي، یا مهر مقرر شوی یا نه. مهر مقرر شو بیا دو صورت وي، میلاو شو دا سړی د ښځې سره مکمل مهر حصه ده، نه دی میلاو شوی او طلاق یې ورکړي نیم مهر دی. او که مهر نه مقرر شوی بیا ورسره میلاو شوی دی او طلاق یې ورکړه، مهر مثل به لازمیږي. او که نه مهر نه مقرر شوی او میلاو شوی ام نه دی او طلاق یې ورکړه نو چونکې مهر کې حصه نشته دی بیا جوړه کپړې ورکول لازمي دي. متعه د دې چې کوم دی درې معنی کولی شي. یو دا متعه ده چې دته متعه د طلاق وایي، کوم چې دلته ذکر کېږي ومتعوهن جوړه کپړو ته وایي. او دویم متعه د حج ده. اوس دی وی چې حج ته لاړ شي، حج او عمره دواړه په یو سفر وکړي، دې ته متعه د حج وایي. او دریمه متعه د شیعګانو ده. دریمه متعه د شیعګانو ده، هغوی به متعه دې ته وایي چې ته یو وخت دپاره زنانه د یوې شپې دپاره واخلي، نه دې ته هغې متعه وایي. دا حرامه ده، دا ناجایز ده، د دې نه شریعت کې منع راغلی. علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغې اندازه ده، وعلى المقتر په غریب باندې قدره د هغې اندازه ده. معنا جوړه کپړې چې ورکې نو ته ځان ته وګوره، مالدار یې ښه جوړه والا او غریب یې درمیانه والا. متاعا دا پیدا ورکول دي بالمعروف په ښې طریقې سره، حقا دا لایق ده علی المحسنین په نیکانو باندې. وان طلقتموهن که تاسو طلاق ورکړه دې ښځو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د هغې نه چې تاسو میلو شئ د دوی سره، وقد فرضتم لهن او تاسو مقرر کړي وي د دوی دپاره فریضه څه مهر، مهر دې مقرر کړی او د میلاوېدو نه وړاندې طلاق رال نو په نصف ما نیم د هغه دي فرضتم چې تاسو مقرر کړي دي، نیم مهر د ښځې کېږي. البته الا ان یعفونه که دا ښځې معافي وکړي، ورته وایي نیم مهر مې ته کېږي، نه اخلمه خو ستانه خلاصه شم. او یعفو الذي یا معافي وکړي هغه کس بیده چې د هغه په لاس کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده، خاون ورته معافي وکړي ستا نیم مهر کېږي، زه غونډ در کوم دا ټول والا. دواړو دپاره د عفو حق دی. الله دې سړو ته وایي ته سړی د عفو نه ته کار والا، خو ښځه ده. وان تعفو که تاسو معافي کوئ ای سړو اقرب للتقوا دا نږدې ده پرهیزګارۍ ته. ولا تنسوا الفضل تاسو مه هېروئ مهرباني بینکم په خپل منځ کې. اختلاف رالی، طلاق هم راشي، کور هم بیل شي، یو بل باندې شفقت مه هېروئ، انسانان خو یې که نه. ان الله بشک الله پاک بما تعملون چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدونکی دی. دا معاملاتو د کورو کله کور روان دی او کله جوړ دی او کله څنګه دی، الله فرمایي په دې معاملاتو کې مصروف یي، هسې نه چې عبادات د نه هیر شي. حافظوا علی الصلوات حفاظت کوئ د منځونو، والصلاة الوسطی او خاص کر د منځ درمیانه. صلات وسطی چې کوم دی په دې کې 45 اقوال محدثینو ذکر کړي دي. راجح قول چې کوم دی هغه د مازدیګر منځ دی. د هغې دپاره صرف 2 دلیله وایو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام غزوه خندق کې مازدیګر منځ ترې قضا شو، د کافرانو سره په غزا باندې مشغول وو. نو وروسته یې وفرمیل الله دې د دې کافرانو دا قبرونه د اور نه ډک کړي، شغلونا عن صلات الوسطی، موږ یې د وسطی منځ نه مشغوله کړو. پته لګي د مازدیګر منځ ته وسطی منځ وایي. دویم چې کوم د سننو روایت کې راغلی دي د مازدیګر د منځ د اهمیت متعلق چې د چا نه د مازدیګر منځ قضا شي فکأنما وتر اهله و ماله، گویا دی چې کوم دی وشو کولی شو د خپل اهل نه او د خپل مال نه. د مازدیګر منځ د نه قضا شو نو څونه نقصان دی وکړو، دومره نقصان دی وکړو چې ستا تمام مال ستا بال بچ دا تمام را جمع شو، دا غونډه نه هلاک شو او ته یوازې تنها پاتې شوې. دونه نقصان په دې یو منځ دی. د دې حدیث په تشریح کې شرح د موطا کې عبدالحی رحمه الله تعلیق ممجد کې داسې لیکلی دي. هغه وایي چې کوم د یو انسان دی او د هغې بچي او د هغه مال یو دی آفت سماویه باندې هلاک شي. مثال په طور چت را پرېوتو چې کوم دی غونډ مال دین تباه شو، بچي هم پکې مړه شو، نو یو دا هلاکت دی.
او دویم هلاکت دا دی چې مثال ته د کور نه وتلی چرته او ستا دشمن راشي او ستا بچیم قتل کی او ستا ښځم قتل کی او ستا تمام مال یوسي، دام چې کوم دی د بال بچ او د مال هلاکت دی. او تیره د دویم قسم ته وي. او په دې دویم قسم کې غم دا زیات وي د اول نه. اول خو چت را پرېوته بس د الله حکم و بچي غونډ مړه شو، نو بیا اخوا نور دونه غم نه. او په دې دویم قسم کې بچیم لاړه مالم لاړه، اخوا ته دشمن دی، اوس به د هغه انتقام سوچ کې چې تا نه انتقام څنګه والم، نو دې کې غم ډبلي. او تیره د دویم قسم ته وي. نو چې د مازدیګر د مونځ په قضا کېدلو کې دومره انسان دپاره غم دی، د مازدیګر مونځ اهمیت دی، نو موږ ورته صلات وسطی وایو. وقوموا تاسو ودرېږئ لله الله دپاره قانتین. قانتین معنا خاشعین. ترمیزی پر روایت کې دی چې کوم دی زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه د قانتین معنا کوي په ساکتین سره. او بیا فرمایي لومبیا به په مانځه کې چې کوم دی خبرې کېدې شوې، خو یو ګوره په مانځه کې خبرې د ګپ دي، ښه د ګپونه په مانځه کې د پخوا نه و، یو د ضرورت خبرې وي. ضرورت خبرې دا وي چې یو سړی به رالی څو رکعته شوي دي، ابه ته یو رکعت شوی، ابه راغی څو رکعته شوي، دوه رکعته شوي، داسې خبرې دا جایز وي. زید ابن ارقم سے فرمایي چې کله دا آیت نازل شو قوموا لله قانتین، نو تمام خبرې منسوخ شولې. سورت بقره مدنی ده، آیت مدنی ده، او زمونږ د احناف و احادیثو کې په دې باندې زور وي چې خبرې حرامې شوي ده، په مدینه کې حرامې شوي دي. نور تفصیل چې تاسو بیا حدیثو ته هلته راشئ که نه، نو بیا هلته موږ په دې د نورو ائمو سره اختلاف دی په دې کې. نور حضرات په مانځه کې څه لږې لږې خبرې څه نه څه جایز وي، او احناف په مانځه کې په هیڅ شکل باندې خبرې جایز نه وي. تمامې چې کوم د هر قسم خبرې منه وي، که لږې دي که ډېرې دي، که په خطا سره دي که په یره سره دي، که د مونځ د اصلاح دپاره دي که د غیر اصلاح دپاره دي، که د چا د نفس د بچاو دپاره دي، خو چې خبرې جو مونځ مات دی، ختم دی. او دلیل په دې باندې قانتین مدني آیت دی، خبرې مدینه منوره کې چې کوم دی دا حرامي شوي دي. او کومو روایاتونه چې څه نه څه خبرې معلومیږي موږ دا مخکینی خبرې دي. او بیا دلیل کې ذکر کوو چې کوم دی د ذواليدین حدیث، چې کومې خبرې هغه د ذواليدین حدیث باندې ثابت دي، او ذواليدین حضرت په بدر کې شهید شوی دی. نو موږ هلته په دې باندې خبره لهذا تمامې خبرې مانځه کې دا منئ. فإن خفتم پس که تاسو یاریږئ فرجالا، نو مونځ کوئ پیدل، په خپو ودرېږه او مونځ کوه، او که نه داسې دشمن خطره وي په سورلی او رکبانن، یا په سورلی د پاسه. سورلی باندې د پاسه مونځ کې په اشارې سره راکوزېدلو باندې قادر نه جو هم ټیک ده. فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شوي فذکروا الله، یادوئ الله پاک، کما علمکم لکه څنګه چې الله تاسو له تعلیم درکړی، ما لم تکونوا تعلمون، هغه چې په تاسو نه پوهېدلی. والذین هغه کسان یتوفون منکم چې وفات شي ستاسو نه، ویذرون ازواجا پرېږدي بیبیانې، وصیتا وصیت کول دی لازواجهم د خپلو بیبیانو دپاره، متاعا پیدا ورکول دی الی الحول تر یو کاله پورې، غیر اخراج نه به شي ویستلی. د آیت نه کال معلومیږي، او مخکې آیت نه معلومېده چې 4 میاشتې او 10 ورځې دي. د دې آیت 2 تفسیره کوی شي. یو دا کوی شي چې دا لومبی حکم و چې کاله پورې به چې خاوند عنقریب وفات کېږي نو وصیت به وکړي زما دا ښځه به زما په کور کې یو کاله پورې وي. بیا دا چې کوم دی منسوخ شو او حکم هغه 4 میاشتې او 10 ورځې دي، دقه عدت دی، د کال نه خبره 4 میاشتې او 10 ورځو ته راله. نو بیا دا په تلاوت کې رستو دی، خو حکم کې دا مقدم دی، منسوخ دی او هغه ناسخ دی. او دوی مطلب بحث ذکر کوي، یو فرضي مسله ده چې خاوند مړ شي په ښځه باندې عدت لازم دی 4 میاشتې او 10 ورځې، دا فرضي حکم دی. او دویم احسان دی د دې ښځې سره. دا خاوند سوچ کوي چې زه خو بیمار یم، خو دې بچو ته چې ګورم نو ماته صحیح غوندې څیزونه نه معلومیږي، هسې نه چې وفات شم او دا مور تنګه کي. نو ښځې ته وایي چې که نه وصیت وکړي چې ګره ته به یو کاله پورې زما په دې کوټه کې زما په دې څیز کې به دا بستی ښه یو کاله پورې. مطلب دا دی چې زه که مړ شم نو 4 میاشتې او 10 ورځو کې خو ستا عدت ختمیږي. د دې نه اخوا بیا هم به په عزت ناست دی، نو که بالفرض ځان له چاته رشته ګوري نو په دې کال کې به ځانه د رشتې غم وکړي، نو دا بچي به دې تنګوي نه. نو دا د احسان خبره ده او هغه فرضي خبره ده.
نو وصیتا متاعا للحول غیر اخراج فإن خرجنا کدی اوته فلا جناح علیکم نشته ګناه پتا سو فيما فعلنا غ چې کیدا زنانا فی انفسهن پخپل ځانونو باندې من معروف پخې غړي سره والله الله پاک عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی وللمطلقات د پاره د طلاق شو خذ متاع پیدا ورکول دی بالمعروف پخې طریقې سره متعم ذکر کوله حقا دا لایق ده علی المتقین په پرهیزګارانو کذالک هم دارنګ یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو پوه شئ الم تر الی الذین خرجوا وړاندې د جهاد حکم را روان دی نو د جهاد دپاره تشجیع ذکر کیږي بهادری ذکر کیږي همت به نه بیلې یوه علاقه وه چې کوم دی هغه ته داوردانې ورته وې نو په دې باندې صوبایي مرض رالی نو بعضې کسان داسې و چې هغوی ته نه زر خپې سپکې کړې او لاړ چې ته اطرافو ته ځانونه ویستل په دې خلکو کې چې کوم مرض و بعضې کسان په دې کلي کې پاتې شول او دا چې کوم په دې مرض وبایي باندې هغه هم پکې ډېر او دا نور هم ترې ډېر متاثره شول او کم خلک چې تلي و بهر هغوی چې کله پوه شو چې اوس کلي نه مرض ختم شو بیا واپس روغ صحیح سالم رال او دا چې کم په دې کلي علاقه کې پاتې و نو هغوی چې سوچ وکړه لکه دا ډېر هوښیار خلک وګور دوی لاړ چې کم د کډې یوړې خانهبدوش شول نو دویم بچ شو بچي هم بچ شول ښځې ښه روغ پاتې شو او د چا دلته چې کم پاتې شوي د چا پلار مړ دی د چا ورور مړ دی د چا بچی مړ دی یاره که داسې حالت بیا رال نو موږ به دوی نه مخکې ځان د کلي نه وباسو اتفاقا کال نیم پس بیا په دې علاقه باندې وبایي مرض رالی نو چې کم په دې مرض کې ونه خو تلی نه شول دې نورو ته نه خپې سپکې کړې لاړ چې کوم دی وتښتېده چې ته علاقې ته بل ځای ته ځان ویستو الله پاک دا حالت خوښ نه شو دوی لاړ چې ته یو شړ بیابان کې چې کوم دی الله فرشته راولېږله او په دې باندې کړي ویسته دا غونډ چې کوم دی عقل ته مړه شول بس داسې مړه پراته وو چېرته نور حضرات چې رالویې کته چې کوم دی دا د ښخولو خو نه دي په زرګونو خلک دي نو د هغې نه چاپېرله شانتې دیوال غوندې ګټې ته کېښولې چې بس دغه ځای مقبره هم شو دی قبر شو پراته دي پکې نو وروستو چاته بل چې کوم دی پیغمبر رالی هغه چې وکتل د الله نه سوال وکړي یا الله پاکه بیا یې جمدي کړي نو دوی بیا جمدي کړه نو الله پاک دا ذکر کوي چې د مرګ نه تیښته نه کېږي وګوره دا تښتېدل نو څنګه شول دې ته اهل داوردان ورته وایي او وروستو چې راغلی حزقیل علیه صلات وسلام مشهور قول دا دی چې ده وله دعا کړې ده نو بیا دی راپورته شول دا تشجیع ذکر کوي چې د مرګ نه مه یارېږه د کرونو نه مه تښته دا مرګ په خپل ټیم باندې راځي تاسو وکتل چې کم سړی زیات د کرونا نه یریږي او خولې ته چې کم د کورې اچوي هغه خلک پکې مرداران شي یعنی داسې خلک مو د بعضې اورېدلي دي چې هغوی ښځه خاوند د اختر په ورځ باندې پروس کړی د یو بل سره لاس نه دي میلو کړي دونه د یو بل نه په کرکه کې اوسېدل مړه شول او دا ساده مسلمانان چې کوم دی خبره مرګ ژوند د الله د خوا نه دی چې کوم دی ټیک ده چې څه احتمال پرهیز په خپل ځای باندې جایز دی خو داسې نه چې لاسي شتې نه چې کوم دی ورته اوس ځان د مرۍ نه نیولی دی کوم مسلمان باندې تکلیف رالی ټیک شو پرهیز وکړه که نه خو چې نشته نو دونه پکې ځان د مرۍ نه مه نیسه نو به هر صورت چې کوم دی لکه څنګه چې دې خلکو ته نه څونه به و دا چې کوم دی بس الله دې را باندې پردې واچي خو مسلمانانو اعمالو ته چل ول دی چې کوم دی تمام عمرې حجونه برباد درسونه مدرسې برباد ارڅه چې کوم د مسلمانانو اعمال ځکه زموږ دین اجتماعي دین دی او په نورو دینونو کې خو داسې نشته دا زموږ اسلام دا اجتماعي دین دی چې کوم دی که حرمین شریفین دي که جوماتونه دي که مرکزونه دي که مدرسې دي دا اجتماعي دین دی نو کافران دا نه غواړي نو دا اجتماعات ختمول دا ختمول چې کوم دی نو مختلف پروګرامونه هغې دپاره جوړ شي به هر صورت نو دوی ته الله پاک سزا ورکړه نو مسله زموږ د شریعت دا ده چې په کوم ځای کې داسې وبایي مرض راشي نو دا خلک به د هغه ځای نه تښتي د بل ځای نه خلک که هلته نه راځي جو مه راځه دوی به د هغه ځای نه تښتي ځکه به نه تښتي ولې ته د مرګ نه تښتې د مرګ نه خو تېښته نه کېږي دویم ټکی دا دی چې ته تښتې دا چې کوم مسلمانان بیماران دي د دې علاج به څوک کوي د دې چې کوم دی ښخول او بیمار پرسي به څوک کوي دریم ټکی دا دی چې ته په کومه علاقه کې هلته وبایي مرض راغلی دا جراثیم خواره شوي په تا کې اوم دي نو چې ته بل خوا ځې بل خوا ته به دا مرض وړې نو ته به نه ځې او بل کس به دلته نه راځي وجه دا ته ګورې دغه ځای کې خلک په تکلیف دي نو ته به ځان هلاکت ته هم نه غورځې چې په زور دغلته لاړ شي ته مه راځه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روان دی شام ته څه ځای پورې ورسېدو پته ولګېده چې شام کې ډېر زیات وبایي مرض خور دی مشوره وکړی شو څه وکړی شي مشوره دا وجي واپس کیږو
عبدالرحمن صاحب ته حدیث بیان کو نبی کریم علیه السلام دا بیانې چې کوم ځای کې داسې وبهي مرض وي نو هلته مه ورځئ او هغه خلک به د هغه ځای نه وځي هغوی دې په خپل ځای تاسو مه ورځئ. نو عمر صاحب واپس شو. چا ورته وی چې تقدیر نه تختې وی د تقدیر نه تقدیر ته تختمه دام تقدیر دی چې ځان مه هلاکوه. لہذا اوس مرض یې نه چې کوم دی او تا ځان نه ماری نه نیولې داسې مه کوه چې شو نو بیا به نه تختې. علم ترى تنګور الى الذين اغا کسانو تخرجوا چې دی وتلی من دیارهم د خپلو کورونو نه وهم الوف دا په زرګونو خلکو حذر الموت د یارې د مرګ نه فقال لهم الله دوی ته ووی الله پاک موتو مړه شئ. فرشته الله راولېږله جو آواز یې په وکړو غونډ مړه شول. ثم احیاهم بیا الله دوی جمدي کړه. بعضې وایي دا 30,000 کسانو ان تر 80,000 پورې اقوال راغلي چې دا دومره خلکو. ان الله بشک الله پاک لذو فضل خامخا خاوند فضل علی الناس په انسانانو ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د انسانانو نه لا یشکرون دوی شکر نه وباسي. وقاتلوا فی سبیل الله چونکې دا تشجیع د پر واقعه ذکر شوله اوس حکم د قتال تاسو وجنګېږئ د الله په لار کې وعلموا پوه شئ ان الله بشک الله پاک سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه دی. او چې هر کله قتال او جهاد کې نو په دې کې به مال پکارېږي نو ترغیب الی الانفاق. من ذا الذي څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله لره قرضا حسنا قرض ښایسته. دا ته چې کوم مال د الله په لار کې لګې الله وایي ته ماله قرض راکې ته ماله قرض راکې نو فیضاعفه الله به دا دوچن کې د دپاره اضعافا کثیره په دوچنوالي ډېر سره. فکر کوه مسله دا به قرآن کې بار بار راځي یضاعفه یقرض الله قرض ورکې. نو چونکې دې صورت کې زیات احکام نو دلته ځکه بیان کوو هلته بیا حواله درکوو چې دا مو هلته ویلي. د الله په لار کې چې ته څونه مال لګې طالبانو په ځان لګې چې کوم دی حج ته ځې جهاد ته ځې چې کوم دی چله لګې بل داسې چې څونه پیسې ته لګې الله تېنه تعبیر کوي دا مال قرض راکې. دې سره د قرض تعبیر ولې کوي؟ دا د قرض تعبیر تېنه ځکه کوي چې یو سړي په بل باندې قرض وي نو دی تېنه خپل قرض په کلاو سترګو غوښتی شي هلکه پیسې مې راکړه داسې ترې غواړي که نه څنګه چې ته د بل نه خپل قرض په کلاو سترګو غوښتی شي په وازه خولې غوښتی شي الله وایي دقسې به یقیني تاله بدله در کوم نو ځکه تېنه په قرض تعبیر کېږي. دویم ټکی دا دی چې په یضاعفه قرض دې ورکو نو ته چې چاله قرض ورکړي هغه پیسې د هغه نه سر په سر اخیستی شي بس زیات به تېنه نه غواړي. زیات غوښتل چې کوم دی بیا به سود جوړیږي. او الله جل جلاله چې ورکوي یضاعفه نو دا چې تاله ثواب درکوي نو د هغې په 2 چنده او په 100 چنده باندې درکوي. دا د الله احسان دی. او دلته سود ځکه نه جوړیږي چې سود هلته جوړیږي چې ملکیتونه بدل وي. ستا ملکیت بیل دی زما ملکیت بیل دی نو زما او ستا منځ کې سود راځي او ما او ته او زما او ستا تمام مال دا غونډ د الله دی. نو چې الله که تاله پاو درکوي او که تاله من درکوي دا سود نه دی ځکه دا غونډ د الله ملکیت دی نو ځکه دلته سود نه وي. اضعافا کثیره په دوچنوالي ډېر سره نه په دوچنوالي ډېر سره څنګه درېیمه سپاره کې انشاءالله مضمون را روان دی. یو په 200 باندې یو په 1400 باندې مالی قربانیانې دا چې کوم دی 1800 پورې دا راغلی دي. بدني قربانیانې دا راغلي چې کوم دی یو په 10 باندې وجه دی بدني ستا خپل حیثیت دی مالی قرباني د بل سره همدردي ده ځکه ثواب زیات دی. او یو مسله پکې بلی زمونږ ملګري وایي که نه د الله په لار کې یو مونځ په 49 کروڑ دی 49 کروڑ دا حدیث باندې ثابت دی ښه دا ابو داود او د نسائی حدیث چې کوم ثابت دی خو دلته چونکې عام خلک په دې نه پوهېږي نو که دوره حدیث کې راشي نو بیا هلته طالب ته حوالې ورکو. ابو داود حدیث دا دی دلته دا ثواب دی اوس راشه نسائی سره یو ځای کا ابن ماجه دواړه یو ځای کا چې کوم دی نو بیا ضرب کا اوس به 49 کروڑ ته ورسیږي. البته نور به تفصیل بیا چې هلته طالبان دوره حدیث ته راشي درخیم. خو یو اشکال چې په سبیل الله کې یو مونځ په 49 کروڑ شو نو اخوا په حرم شریف کې خو مونځ په 1 لاک دی نو ولې دا ثواب د هغې نه زیات شو؟ نه زیات نه دی. دا 49 کروڑ دا ثواب د په سبیل الله دی. ته طالب دلته ناست دی ستا یو مونځ په یو کم 50 کروڑ دی. د غازی سفر کې د یو کم 50 کروڑ دی. یو سړی حج او عمرې ته روان دی دقه دی په سبیل الله تمام چې د الله د دین کمې لارې دي یو مونځ په یو کم 50 کروڑ دا د په سبیل الله اجر دی. او چې کله بیا ته حرم ته ورسېږي او په حرم کې مونځ کې د 49 کروڑ براوالی په 1 لاک کې بیا ضرب کې هغه د حرم ثواب بیل دی د حرم بیل ثواب دی او د په سبیل الله بیل ثواب دی د هغه نه زیات نه دی هغه جدا ټکی دی.
نو بهر کیف دا اعتراض پې نشي کولی او باقي 49 کروڑ بیا به دوره حدیث کې که زندګي به درخیم ښه جي نو مسله ذکر کوي چې کوم دی واقرض الله څوک دی چې قرض وایي قرضا حسنه فیضاعفه له در پاره دوچن کې اضعافا کثیره په دوچن والی ډیر سره والله یقبض الله تنګ ولی ویبسطو پر اخره ولی و الیه ترجعون دغه الله تبستا سرجوي الم تر ایتن ګورې ال الملأ هغه جماعت من بني اسرائیل د بني اسرائیل من بعد موسی رست د موسی علیه السلام نو اذ قالوا کله چې دی ویل نبی الله خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا مقرر ک په من کې یو بادشاه نو قاتل چې من او جنگیږو فی سبیل الله د الله په لار کې دا چې کوم د ظالمانو په دوی ظلمونه کړي د دوی نه ملک اغسته او کسان ول قتل کړي او سی جلا وطن کړي دوی را جمع شو خپل پیغمبر مشهور قولدار چې دا شمعون دی هغه ته وی من یو مشر مقرر ک چې هغه زنګ مشري کوي ابا زمون چیف آرمی من به دغه په مشره کې jihad کو نو قاتل فی سبیل الله چونکه دغه پیغمبر ته پته و چې تاسو د جهادونو نه بس اوس دغه خپل منځ او دس کوي دا کارونه کوي او دغه دینی رهنمایي به تکوم خو د جهاد نه نو قال ورته هل عسیتم قریب د چې تاسو ان کتب علیکم القتال که پرس شي په تاسو باندې جنگ الله تقاتلوا تاسو به جنگ نه کوئ ځکه طبیعت ورته معلومي هر انسان ته د خپل قوم نو دوی بیا عذر وړاندې کړ چې د جنگ نه مانع دوه څیزونه یو سړی په دې یریږي چې جنگ ځکه نه کوم دا کله علاقه مې خرابېږي نه ځکه جنگ نه کوم نو مونږ چې کوم دی اسیم د خپل علاقې نه استې شو زمونږ کورونه کلي خو برباد شوي دي خلک د خپل علاقې خیال ساتي دلته څونه حالات پیچیده بعضې داسې مونږ حتی لوسه چې که نور مه کووراني دا علاقه بربادوئ ګوره دا کلی بربادوئ مه کوئ چې کوم دی خپل خویندې میندې ولې بې عزته کوئ نور حالات مو د بعض ځایونه وکتل چې کوم دی هغه پاکې ښځې د 70 ښځې څونه بې عزته شوې زموږ په دې کوڅو کې ګرځېدلې نو خپل کلی ولې بربادوئ ولې چې کوم دی خپل خلک بې عزته کوئ دا علاقه چې کوم دی الحمدلله په ډېر حکمت انداز باندې چې کوم دی څه اندازې پورې محفوظ ده به هر کیف نو یو مانع د قتال نه دی چې کله علاقه مې خرابېږي نو دوی ته زموږ علاقه خو هسې مرانه شوې ده دویم چې کوم دی خلک یریږي چې هسې نه جنګ وکړم دا بچی به مړ شي دا بل هغه خو هسې زموږ نه مړه شوي دي نو جنگ ته یې برابر یو نو که جنگ را باندې فرض شي قتال موږ به ښه جنګ کوو نو قالوا وقد دوی ورته وی وما لنا سید موږ دپاره الله نقاتل چې موږ نه جنګېږو فی سبیل الله د الله په لار کې وقد اخرجنا تاقي سره موږ ویستې شوي یو من دیارنا د خپلو کورونو نه و ابنائنا د خپلو زامنو نه پیغمبر الله نه سوال وکړو جو الله پاک په دې حکم او قتال فرض کو فلما پس هر کله کتب علیهم القتال چې فرض شو په دې باندې جنگ تولوا دی وګرځېدل الا قلیلا منهم مگر لږ کسان په دوی کې بیا دې نور په عمل اونکو صرف لږ کسان پاتې شو مخکې را روان دي دا چې کوم دی 314 کسان داسې و چې هغې حکم ومنه اوس دا ورسره روان شوي دي یا 50,000 یا 80,000 او د غونډو چې کوم دی بیا په حکم کې منلو ته غاړه نه ایښوله 314 کسانه بیا حکم ته هغه غاړه کېښوله نو قلیل منهم والله علیم الله پوهه دی بالظالمین په ظالمانو وقال لهم نبيهم اویدوی ته پیغمبر ان الله بشک الله پاک قد بعث تاقی سره مقرر کړی دی لکم ستاسو دپاره طالوت ملکن بادشاه پیغمبر ورته وی ستاسو چې کوم دی جنگي جرنیل به طالوت وي نو طالوت یو عام سړی و بعضې دا فرموي چې دا دباغ و د خلکو کپړې به یې وینځلې څوک وایي چې کوم دی دا ساقي و خلکو له بیا اوبه راوړلې مشکونو کې نو دې کې هېڅ منافات نشته غریب سړی هره غریبي کوي نو که د چا به اوبو ضرورت و دول اوبه راوړلې که چا د کپړو زه د کپړې وینځمه که چا د دیړي ضرورت دیړي کې غریب سړی و د هر چا خدمت یې کوه داسې یو غریب سړی و وایي دا به ستاسو مشري دوی وی خامخ خو زنګ مشر په کار ده موږ چې ته نواب صاحب وي پلانکې خان صاحب وي ایله دا غریب دیړي مار زنګ مشر شو نو دوی حق خپل کوګوالی بیا ښکاره کړو نو قالو دوی وی انا یکون له الملک څنګه بشي د دپاره حکومت او بادشاهي او مشري علینا په موږ باندې ونحن او موږ احق حقدار یو بالملک په بادشاهۍ سره منه د ده نه ولم یؤت نه د ورکړی شوې ده تساعت من المال پراخي د مال نه پیغمبر جواب وکړو چې الله پاک دا ستاسو مشر کړی دی د ده د مشرۍ 2 وجې دي یو وجه د الله هبه ده الله وایي ما ستاسو مشر کړی چې الله څوک مشر کړي نو زما او ستا پکې څه کار دی دویمه وجه استحقاقي ده دا سړی مستحق د مشرۍ دی وجه دا ده چې کوم عمل دپاره دی مشر کېږي نو هغه د جهاد عمل دی هر څیز دپاره موزون صفات پکار وي دې وخت کې دا د جهاد دپاره مشر دی نو جهاد کې 2 څیزونه اهم وي یو د انسان بدن
او دویم د انسان پوهه. بس دا دوه ټکي دي. تاسو به انشاءالله قرآن کریم کې بیا ځای په ځای حواله در کوم ښه. نوکري تاسو چې کوم د پیشه د هرې پیشې دپاره قرآن مختصر صفتونه ذکر کوي. د چیف آرمی دپاره صفات ذکر کوي، وزیر دفاع دپاره صفات ذکر کوي، جرنیل دپاره صفات ذکر کوي. ستا وزیر دفاع به څنګه سړی، ستا چیف آرمی به څنګه سړی، دوه صفتونو خاوند وي. مضبوط بدن به الله ورکړي او دویم په جنگي امورو به پوهیږي. بس دغه مختصر دوه ټکي دي چې دا دوه څیزونه پکې دي چې کوم دی نو دا جرنیل صاحب دی. او چې بدن هم نه وي که نه، او دې خوا چې کوم دی چېرته جنگي په طریقو پوهېدل نه، خو چاته پټاخۍ هم نه ډزولي نه، به څنګه چې کوم دی جنگي جرنیل شي. یعنی قرآن بنیادي خبرې ذکر کوي. نو ته چیف آرمی چې معلومې به دغه تعریف دی. نو قال پیغمبر ورته وی ان الله بشک الله پاک استفاه دی غوره کړی علیکم په تاسو. دا یو وجه ده، دا وهبي ده. نو دې وخت کې خدا نشو ویلی ځکه پیغمبر نشته، د الله د خوا نه پیغام داسې نه وی راځي. نو او دویم ټکی وزاده دی زیات کړی بسطتن په پراخۍ کې، فی العلم په علم کې، والجسم او په جسم کې. د جهاد دپاره دا دوه ټکي دي چې دی په جنگي خبرو پوهیږي او دویم بدن چې کوم دی ټیک وي. والله الله پاک یؤتی ورکوي ملکه خپل حکومت من یشا چاله چې خوښه شي. والله الله پاک واسع علیم پراخ علم والا دی. وقال لهم نبیهم دا خو د هغه انتخاب شو. الله پیغمبر ته وی زه د دوی تسلی دپاره به یوه نشانه ورته بله م ورکمه. د دې خلکو سره پخوانی یو صندوق د دوی د مشرانو چې کوم دی په طریقې د وراثت نقل کېدو، او د مشرانو په دې کې بعضې آثار پراته وو. ویلی شي چې کوم دی دا موسی علیه السلام امسا پکې وه، د تورات شریف څه پاڼې پکې وي، دارنګې پټکی مبارک پکې وو، دارنګې د هارون علیه السلام پیزار پکې وو، دارنګې د نورو انبیاو بعضې آثارو په دې صندوق کې. دا به دوی ځان سره ګرځوو تبرک دپاره. موږ تبرک د آثارو باندې قول کوي انشاءالله بعضې موقع به دا د احادیثو نه ثابت دي. نو دا بیا د تبرک دپاره ځان سره ګرځوه چې کله بیا جهاد کوو دا صندوق چې به څونه مخکې تو الله به دوی له غلبه ورکوله. نو چې کله دوی نه اهله شول، کافران په دوی غالب شول، دا صندوق یې ترنه وتښتو، هغه ترنه کافرانو قبضه کو، چې دوی هغه د اعتماد هغه سیزم یو قسم د منځه ووتو. نو پیغمبر ورته وویل دغه صندوق به الله تاسو ته واپس راولیږي. نو پته ولګېده چې دا سړی ستاسو الله مشر کړی دی. الله داسې انتظام وکړو چې دا صندوق به کافرانو په کم ځای باندې وو، په هغوی به مرض شروع شو. هغوی به صندوق بلې صوبې ته ولېږو، په هغوی به مرض راغی. به بلې صوبې ته ولېږو، په هغوی به مرض راغی. جدا کافران تنګ شو چې دا ټول سیز د دې سره ګرځي. نو هغوی داسې کار وکړو چې دا صندوق یې راوړو او یوه ګاډۍ وله جوړه کړه، دا صندوق یې پکې واچو او هغې چې کوم د غویانو پسې وتړله او روانه کړه چې دې مسلمانانو سیټ ته رامخامخ کړه او ته پرېښوده چې دا صندوق هلته واپس ولیږو چې دې نه خلاص شو. الله پاک هلته دغه انتظام وکړو. چې کله صندوق دوی ته رامخامخ کړه، الله فرشتې راولېږلې، هغه غویان یې وشړه، راوسته صندوق یې د طالوت د کور مخې ته ودرو. وی دا به د مشرۍ نښه وي. نو پیغمبر ورته وویل نبی ان آیت ملکه بشک نخ د بادشاهي او مشرۍ دا د ایاتیکم التابوت را بشي ستاسو دپاره صندوق فیه سکینة په دې کې به آرام وي من ربکم طرفه د رب ستاسو نه، ستاسو د زړه تسکین به په دې کې، وبقیتون او په دې کې باقي مانده اشیا به تبرکات مما ترک هغه چې پریښي دي آل موسی. آل دا مقهم دی، موسی علیه السلام پریښي دي، هارون علیه السلام پریښي دي. تحمله الملائکه دا بار کړی فرشتو. ان فی ذلک بشک په دې کې لآیة نشانه ده لکم ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مومنان. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی وسلم علیہ. الہ العالمین زمون سونه درس شو، الله په خپل احسان زمون نه قبول کی. الله زمون خلی زمون بدنونه ستا د کتاب اهل نه دی، الله ستا په احسان باندې درس ته ناست یو، الله په خپل احسان زمون نه قبول کی. الله پاک زمون در زمون د نجات ذریعہ کی، الله زمون د پاره د خلاصي ذریعہ کی، د آخرت په خزانو کې جمع کی. الله مونږ باندې وبال مګرځه، الله زمونږ زندگی ژوند په خپل کتاب باندې ښایسته کی. زمونږ څونه حاجات دی الله د خپل کتاب د درس په وساطت الله زمونږ حاجات پوره کړي. څونه مسلمانان درس ته حاضرېږي، نارینه زنانه، الله جولو کې خیر واچولی کړي. الله پاکه څونه بیماران دي شفا کامله نصیب کړي.
الہ العالمین د چا څومره حاجات دي ستا په علم کې د ټولو حاجات پوره کړي. الله ستا بندګانې او ستا د کتاب درس مو وکړو، ستا په کور کې ناست یو. بهترینه میاشت ده الله، بهترینه میاشت را روانه ده. الله د احسان او د عفو معامله را سره وکړي. زموږ وړاندې تیر شوي ورکوټې لوی تمام ګناهونه معاف کړي. الله زموږ نارینه زنانه جمدي مړه الله ټول معاف کړي. الله د آفات او بلیاتو نه مصایبو نه الله زموږ حفاظت نصیب کړي. د تمام امت مسلمه الله حفاظت نصیب کړي. خصوصا الله د پاکستان حفاظت نصیب کړي. په دې کلي باندې خصوصي رحمتونه الله نازل کړي. الله خیره خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و